أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. پدې کې د مفسرینو دوه رایې دي. د احد نه بعد یو دوه غزاګانې مخې ته راغلي دي، نو څوک یې د یو سره لګوي، څوک یې د بل سره لګوي. حاصل د مضمون دا دی چې کله احد نه مشرکین واپس شول، څه ځای پورې چې ورسېدل، هلته یې دمه کوله، بیا خپل منځ کې خبرې شروع کړې. ابو سفیان ورته وی غلط کار مه وکړه. ډېر حضرات داسې وو چې هغه قتل شول، څه حضرات داسې وو چې هغه زخمی دي، لږ چند کسان پاتې وو. نو موږ څه ګټه وکړه؟ ګټه به مو دا کړې وه چې دا غونډ مو ختم کړي وې او بیا تلي وې او دا ښځې مو ځان سره په دې اوښانو سورې کړي وې چې کوم دی ځان سره مو راوستي وې، بیا به کامیاب وو. دا خو موږ غلطي وکړه چې هغې مو پرېښودل. داسې کوو چې دوباره ورپسې بیا ځو دوباره ورپسې بیا ځو چې کوم دی، او دا شته چې کم پاتې دا ختمو. د مختلفو ملګرو سره مشورې نورو له خلاف وکړو. ته ابو سفیان دومره عزت دی بس دی، دومره عزت چې وشو دا کافي دی. خو که دوباره لاړې نو ستا څه خیال دی؟ د مدینه کې ولې یوازې دغه کسانو؟ هغه کسان چې کم په مدینه کې پاتې شوي دي او احد ته نه دي راوتي، که لاړې که نه نو کار به دې ښه نه وي. په دې کې دوی دا خبرې کولې، پکې یو سړی چې کم دی هغه را روان دی، د هغه یو جماعت دی، وفد د عبد قیس ورته وایي. دا څه کسان دي او لوی وفد دی، هغه را روان دي. ابو سفیان دوی ته وویل چې تاسو چېرته مدینې ته ځئ؟ او ورته ویې داسې کار به وکئ چې هلته پیغمبر او دا ملګري زموږ نه ویروئ چې ابو سفیان درپسې بیا را روان دی، بیا درپسې را روان دی چې کم دی، او داسې به وکړي او هغسې به وکړي، او چې کله تاسو هغه زموږ نه ویرول، آینده کال چې تاسو میلې ته راشئ د عکاظ، څو کسان یې دومره، دا هر یو ستاسو اوښ بار به د اوسکو تاسو له در کوم. چې تاسو څومره وپد کې کسان یو یو د اوښ بار به د اوسکو دله در کوم آینده کال، خو اوس به تاسو داسې کار کوئ. دې عبد قیس والا ورته ویل ټیک ده، موږ به داسې وکړو. مدینې ته چې خبر رالی، صحابه و حضراتو هغوی همت نه دی بایللی. دقه پرون راورسېد مدینې ته، نن پسې خبر رالی. نو نبی کریم علیه السلام څو حضرات را وغوښتل څه وکړی شي. صحابه و حضراتو ویل چې په ځای چې دلته ناست یو پسې وځو. نبی کریم علیه السلام اعلان وکړو واپس موږ بیا روانیږو چې کوم دی ځو غزا ته، خو موږ سره به هغه کسان ځي چې چا احد کې پرون حصه اخیستې ده، هغه سړی به ځي. او چې کومو خلکو احد کې حصه نه ده اخیستې هغه به زموږ سره نه ځي. نو دغه کسان یې صرف روان کړه. په دې کې څه داسې دي چې دغه ماښام کور ته راورسېدو، سهار چې کوم دی سوڼ سپرکۍ جمع کوي چې خپل زخمونه ټکور کړي. په چا کې 10 زخمونه دي، په چا کې 20 زخمونه دي، په چا کې 13 زخمونه دي. هغې د خپلو زخمونو د علاج دپاره دې خوا نبي علیه السلام اعلان وکړو، هغه زخمونه پرېښود او د هغې سره روان شول. څه پکې داسې دي چې په خپله د مزل نه دي، په بلې لاس ایښی دی او سر روان دی. نو دا حضرات صرف هغه د احد شرکا دي، نور یې پرې نه ښودل. واحد چې کوم دی یو حضرت جابر صاحب دی، هغه رالی وته وی د الله پیغمبره پرون زه نیم شریک شوی، خو زما او د پلار په خپل منځ کې اختلاف و. ما وی زه ځم، پلار وی زه ځم. نو پلار راته وی چې بچیا ته یو زوی مې یې، 9 مې لوریانې دي، او داسې امید کوم چې الله ماته شهادت نصیب کړي. نو چې تم لاړ شي زم لاړ شم، دا کور بې سهاري پاتې کیږي، ته به د دې خویندو انتظام ته پاتې شي، زه به لاړ شم احد ته. نو زه پلار دې دپاره پرېښی وم، پلار شهید شو، اوس زه ولاړ یم، زه به ځم.
پیغمبر علیه السلام واحد ته اجازه کړې ده. نور چې چا په احد کې حصه نه ده اخیستې هغې ځان سره نه دي پرېښي. دا روان شول. مخکې چې کوم دی یو سړی معبد خزاعي ورته وایي، دی د دې ټولو قصو نه خبرو دغه علاقه باندې آباد و. دې ته حمراء الاسد یو ځای دی، هغه طرف باندې دوی تللی دي. نو پیغمبر علیه السلام په دغه لار ور ووتو. دا معبد خزاعي دلته اوسېده. د دې قصو نه خبرو چې پرون په احد کې څه شوي دي. د پیغمبر علیه صلات وسلام مخې ته راغلی او ډېرې ښې خبرې ورته وکړې، زما څونه امداد غواړې، څه غواړې درڅه کوی شم. بهر کیف دی راووتل. ابو سفیان چې خبر شو چې پیغمبر علیه السلام د هغه سره ملګري چې کوم دی راووته او نور راپسې را روان دي، نو بیا د هغه ځای نه په تیښته تښتېدلي دي. نبي علیه السلام د مدینې منورې نه بهر حمراء الاسد یو ځای دی، د 8 میله کې دی. هغه ځای پر نبي علیه السلام لاړ د ملګرو سره. هغه ځای کې بیا دوی ډېره واړوله او حضرت سعد ابن عباده دوی دپاره او بعضې نورو حضراتو اوښان حلال کړه، دوی له ښه دعوتونه وکړه. دا غزوه د حمراء الاسد ورته وي، خو جنگ نه دی شوی، مشرکین تښتېدلي دي. بعضې دې څه لګوي او بعضې دا لګوي چې کوم دی د غزوه د بدر صغرا سره. یو هغه بدر دی چې کوم په 2م کال جنگ شوی دی مخکې د احد نه. دا چې کله دلته وعده وشوله چې آینده کال به زموږ ستاسو مقابله یو کال بعد وي، نو هغه جنگ دپاره چې کال برابر شو، نبی کریم علیه صلات وسلام روان شو. دې ته بدر صغرا وایي. اخو ابو سفیان په ړه کې شش پنچ وزي که ونه وزي، خو بیا هم وعده کړې ده، فرمایش خو د هغه و. ابو سفیان بیا هم را روان شو. بیا د ځان سره چې کوم دی 2500 پورې کسان د اسونه ورسره دي. داسې کسان ځان سره پوه د پاسه 2000 کسان ځان سره بیا هم را روان کړي دي. مکې نه راووتو، څه ځای پورې راغلی، خو ړی نه و. ړی نه و چې کوم دی نه شو کېدی. یو سړی مخې ته راغلی، هغه ته نعیم ابن مسعود اشجعي ورته وایي. د نعیم ابن مسعود ته ووې ته ځې مکې ته وې او مدینې ته آو، هلته پیغمبر او د هغه ملګري روان دي، هغه په څه شکل ویره وه چې رانشي. مطلب د ابو سفیان دا و چې هغه ویرېږي چې هغه یې رانشي، دا ملامتیا به دوی په سر شي. یاره چې تاسو نه وي راغلي نو ته دوی ویروه او بیا چې کوم دی زه به تاله دومره مال درکم. دغه نعیم ابن مسعود راغلی دی، دوی ته دغه افواهات یې خواره کړي دي، خو صحابه او حضراتو د هغې څه پروا نه ده کړې. دوی روان شول. نبی کریم علیه السلام دا د ورکوټ اختر پسې وروسته میاشت چې کمې ذوالقعده په دې کې نبی علیه السلام د ملګرو سره روان شو. آن بدر صغرا ته ورسېدو. هلته به میله هم کېدله. 8 ورځې پیغمبر علیه السلام هلته ایسارو. خرڅول اغوستله مو شول، خو ابو سفیان رانلی. بیا نبی علیه السلام واپس شو. نو د احد پسې وروستو دا متصل په 2 ورځې بعد حمراء الاسد مسله ده، کال بعد بدر صغرا مسله ده. د دواړه چې کوم دی څوک دلته یو اخلي څوک بل. نو الذین هغه کسان استجابو اجابو مزید مجرد دواړه په یو معنا سره دي چې دی قبولوالی وکړو د الله او د پیغمبر دپاره من بعد ما پس د هغې نه صابهم القرحو چې ورسېدل دوی ته زخمونه، بیا یې قبولوالی وکړو روان شول حمراء الاسد ته. للذین احسنوا هغه کسان دپاره چې دوی نیکي کوي، منهم د دوی نه واتقوا تقوا کوي، اجر عظیم دوی دپاره اجر دی لوی. الذین هغه کسان قال لهم الناس چې وویل دوی ته انسانانو، مراد ترې نه دغه یا نعیم ابن مسعود دی او یا چې کوم دی دغه عبد قیس قبیلې خلک دي. دغه خلکو ووې د مسلمانانو ته ان الناس بېشکه انسانان باندې مشرکین قد جمعوا لکم، جمعو دپاره مفعول حذف دی، قد جمعوا الجموع لکم لقتالکم، هغوی لښکرې جمع کړي دي. قد جمعوا الجیوش لکم لقتالکم، قد جمعوا العساکر، مفعول کتر او باسې جمعوا الجموع، جمعوا الجیوش، جمعوا العساکر لکم لقتالکم، ستاسو جنگ د پاره لښکرې جمع کړي. فخشوهم ویرېږئ د مشرکینو نه. نو مسلمانان ویرېدل نه. فزادهم په زیات کړه دوی دپاره ایمانا ایمان. وقالو او مسلمانانو دا وی حسبنا الله زموږ دپاره کافي دی الله ونعم الوکیل او ښه ذمهوار دی. فانقلبو دوی لاړ هغه موقع ته ورسېدل، هغه ځای نه بیا واپس شول بنعمت من الله د الله په نعمت وفضل او د الله په فضل. لم یمسسهم اون رسې دوی ته سوء څه تکلیف، واتبعو دوی تابع شو رضوان الله د الله د رضا، والله الله ذو فضل عظیم خاوند د فضل لوی دی. انما ذلکم
ذالکم الشیطان بشک دا شیطان دی دا چا چې د کافرانو د رعب خبر راوړی الله وی دا شیطان دی نو هغه انسان چې مسلمانانو کې رعب خوري د غیر مسلمو هغه आवाज اوچتای الله وی دا شیطان دی ښه د نه مه یریږي انما ذالکم الشیطان بشک دا شیطان یخوف اولیاءه دی یری خپل دوستان ستا د دې رعب نه به صرف هغه سړی یریږي چې هغه د شیطان ملګری دی نو مسلمان خو دې نه یریږي فلا تخافوهم الله مسلمانان توی تاسو ته مه یریږي وخافوني زما نه ویریږي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی هغه کسان یسارعون فی الكفر چې دی جلتی کوي په کفر کې انهم بشک دوی لا یضر الله شیئا دوی ضرر نشي رسول الله تدسسیز یرید الله اراده کوي الله پاک الله یجعل لهم چې ونګرځي دوی د پاره حظ ور حصه فی الاخرته په آخرت کې ولهم دوی د پاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ان الذين اشتروا الكفر بشک هغه کسان چې دی واغست کفر بالایمان بدل د ایمان کې لن یضر الله دوی ضرر نشي رسول الله تدسسیز ولهم عذاب الیم دوی د پاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دي نه کوي هغه کسان چې کافران دي انما نملی لهم بشک ز مهلت ورکوم دوی ته مهلت می ورکړې سو تویم نو ګمان دی نه کوي چې خیرون داګینه غوره دی له انفسهم دوی د نفسونو د پاره دا غوره نه دی انما نملی لهم بشک ز مهلت ورکوم دوی ته لیزدادو اسما چې دوی زیات شي په ګناه کې ولهم دوی د پاره عذاب مهین عذاب د سپکون کې ما کان الله نه دی الله پاک لیذر المؤمنین چې پری دی مؤمنان علامه انتم علی هغه حال چې تاسو پی هر سړی د ایمان دعوه کوي نه الله وی په د ایمان دعوه دې دسې نه پرېږدم بلکې بعضی امتحانات برازي حتی تر دې یمیز الخبیث چې جدا کی پلیت من الطیب د پاک نه منافق بیل کی مسلمان بیل کی کامل بیل کی غیر کامل بیل کی اشکال دا دی چې الله یې داسې بیلولی شي ودې کنه چې دا مسلمان دی دا کافر دا چې کوم دی کامل دی دا ناقص نو الله وی داسې نه کوم وما کان الله نه دی الله پاک لیطلعکم چې تاسو له خبر درکې علی الغیب دا خو د غیب خبر دی الله تعالی په غیب داسې خبرې نه ورکوي ولكن الله لیکن الله یجتبی غوره کوي من رسوله د خپل رسولانو نه من یشاء چاله چې خوښ شي نو چې خوښ شي نو هغه اطلاع ورکي په غیبو حاصل دا دی چې انبیاء علیهم السلام دی او که اولیاء دی او که اریو دی اهل حق و عقیده ده چې دا غیبدان نه دي یو کلی غیبدان دی دا صرف مون خاصه د الله ویو چې څومره مغیبات دی دا صرف د الله علم کې دی بس دویم جزئیات دی نو جزئیات بیا ووایه چې دا علم غیب دی چې پیغمبر ولی بزرگ په دې پوهیږي او کنه اطلاع علی الغیب دا که وایو چې غیب دی نو دا د مسلمانانو د اهل حق و عقیده نه ده البته جزئی مغیبات اطلاع علی الغیب چې الله ولا خبر ورکی دا منو چې الله انبیاء ته ډیر د مغیباتو خبرې ورکړي دي اولیاء ته الله ډیر مغیبات اوخی دا منو خدا علم غیب نه ده خو ته الله اوخول ته بار بار قرآن ګوریم د قصې برازي دلته الله څنګه ذکر کوي وما كان الله ليطلعكم على الغیب الله چاله په غیب خبر خو نه ورکوي تا چې کوم داسې خبر نه درکوي ولکن الله یجتبی لیکن الله غوره کوي من رسوله د خپلو پیغمبرانو نه من یشاء چاله چې خوښ شي نو چې خوښ شي نو څه شي یطلعه علی الغیب الله ولا خبر ورکي په غیب نو چې الله خبر ورکو دا موږ منو خو چې الله خبر نه ورکړي بیا په غیب څوک نه پوهیږي قرآن کې به ته واقعات د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کیږي فرشتې راغلې سخی وتعالی کو په دې نه دی خبر چې دا فرشتې دي لوط علیه السلام ته فرشتې راغلې لوط علیه السلام دا پته نشته چې فرشتې دي هغه دومره غمجن شو سینه پې تنګه شول نبی کریم علیه السلام بیبیانې مشوره کوي چې دا پیغمبر د دې پلانکې بیبي سره ډیر وخت کینی څه چل جوړو چې دا غې نه رابند کو نو که دوی ته پته وي چې پیغمبر په غیبه پوهیږي نو دا مشورې سره کولې مشورې وم کړه په پیغمبر یې چسپان هم کړه نو که پیغمبر علیه السلام په غیبه پوهېدلی نو څنګه په هغې باندې دا مشوره چسپانېدله بیا ورته وروستو الله خبر ورکړ دا خو د بیبیانو داسې مشورې وي د اولیاو واقعات ذکر کېږي چې قرآن کې هغوی هم په غیبه نه پوهېږي اصحاب کهف والا واقعات ذکر کېږي نور د ذوالقرنین واقعات ذکر کېږي لہذا علم غیب کلی دا صرف د الله خاصه ده جزئی علم غیب الله چې انبیاء ته خبر ورکی هغه علم ورکړی شوی نو موږ ښکلي پیغمبر ته الله د مغیباتو ډیره لویه حصه ورکړې ده د مغیباتو الله اطلاع لویه حصه ولا ورکړې ده خو الله ورته ښولی دي
دا به وروسته دا کیږي، دا به دا کیږي، دا به هغه زمانه کې متخولی دي. وروسته چې کوم دی عمده مغیبات نه دي چې وروسته به دجال راځي. ګوره دا مغیبات نه دي چې خسپونه به کیږي په مشرق کې په مغرب کې، لوګی به جوړیږي، پلان کې سیز به کیږي. دا پیغمبر ته الله خبر ورکړی، پیغمبر مونږ ته ویلي دي. نو الله پاک غوره کړي نو بیا ورته خبر ورکړي. فآمنوا بالله، تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، ورسوله، د الله په رسولانو. و ان تؤمنوا، که تاسو ایمان راوړو، وتتقوا، تقوا مو کوله، فلکم ستاسو دپاره اجر عظیم، اجر دی لوی. ولا يحسبن الذين، ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي، بما اتاهم الله، هغه چې الله دوی ته ورکړي، من فضله، د خپل فضل نه. هو خیر لهم، دا بخل ګینې غوره دی، بخل غوره نه دی، بل هو شر لهم، بلکې دا شر دی دوی دپاره. سیطوقون، زر دی چې دا به توق او هار کړی شي، ما بخیلو به، هغه چې دی پې بخل کړی په دې سره یوم القیامه، په ورځ د قیامت. کوم مال چې الله ورکړی دی او د زکات ورنه که په دې زکات یې بخل وکړو، نو الله فرمایي دا به له توق شي او هار به شي او په دې غاړه کې به ورته واچولی شي. نو د زکات چې چا نه ورکړی د هغې مختلف چې کوم دی صورتونه دا ذکر دی قرآن کې هم کله دا ذکر کیږي. دا د بچه کوم دی هار شي د یو مار په شکل به د ماری نه تو شي او په دې خولې به چکونه ورکوي. او کله دام دی چې کوم دی په جهنم اور کې به ګرم شي او بیا به دی پې داغلی شي. د مسلم وغیره په روایتو کې دا دی چې کم سړي د مال زکات نه دی ورکړی، دا انسان به ورته دونه غټ شي، په دې ځمکه به ورته واچي، هغه څاروي پې د پاسه ګرځي او په دې سومانو یې چیتهیي او په خولې پې چکونه لګوي او په دې ښکرو باندې به وهي. په دې کې به داسې څاروی نه چې د هغې ښکر نشته، کونډی به پکې نه وي. په دې کې به داسې څاروی نه چې د هغه ښکر راغونډ وي، دا به نه وي. تمامو له به ښکر هغسې ورکړي چې نیغ تیره، چې دا سړی په دې ښکرو وي او په غاښونې چیچي او د پاسه پې ګرځي، ورته وایي زه ستا هغه مال یم. دا چې زکات نه دی ورکړی شوی د هغې مختلف یو صورت دا دی چې په دې غاړه کې ورته واچولی شي. ولله، د الله دپاره میراث السماوات، میراث د اسمانونو د ځمکو دی. والله، الله پاک بما تعملون، چې تاسو عمل کوئ، خبیر، خبردار دی. وعید هغه چا دپاره چې چا زکات نه ورکو. بار بار الله ترغیب هم ذکر کوي په زکات ورکولو کې، په انفاق کې. نو الله تینا تعبیر کوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. څوک داسې شته چې ماله قرض راکړي. بعضې بېوقوفه یهودیانو هغې دا وې داسې معلومه ده چې الله غریب دی، ځکه قرض خو هغه سړی غواړي چې هغه غریب وي. نو ګینې الله غریب شو چې زموږ نه قرض غواړي، موږ مالدار یو، الله غریب دی. نو الله فرمایي لقد سمع الله، تاقي سره اوري الله قول الذین، وینا د هغه کسانو قالو چې هغوی وایي ان الله فقیر، بېشک الله غریب دی، ونحن اغنیا، او موږ مالدار یو. سنکتب، الله فرمایي زر دی چې موږ به لیکو ما قالو، هغه چې دوی وایي، دا به لهم لیکم، وقتلهم الانبیا، وجل دوی پیغمبرانو لره بغیر حق بې حقه، ونقول موږ به ورته ووایو ذوقوا تاسو وڅکئ عذاب الحریق، عذاب سوځونکې. ذلک دا بما قدمت، په سبب د هغه چې مخکې کړي ایدیکم ستاسو لاسونو، وان الله، بېشک الله پاک لیس نه دی بظلام للعبید، ظلم کوونکی په خپلو بندګانو. د عربی قانون برابر چې کله یو کلام کې قید وي، نو دلته کلام منفي راشي، دا نفي راجع هغه قید ته وي. مثبت کې هم دا طریقې. دلته قید راغی ظلام، دا د مبالغې صیغه ده، په دې باندې نفي داخله شوله لیسا، نو معنا دا ده چې الله ډېر ظلم کوونکی نه دی. نو لیسا چې نفي کو، دا قید یې نفي کو چې هغه ډېر ظلم دی، نو معلومیږي دا چې الله ګینې ډېر ظلم نه کوي، لږ به کوي. نو او الله نه لږ ظلم کوي او نه ډېر. نه دې وجې نه دا د ظلام مبالغې صیغه په معنا د نفس فعل سره ده. نو لیس نه دی بېزي ظلم للعبید، بېزي ظلم خاوند د ظلم په خپلو بندګانو، الله بندګانو باندې ظلم نه کوي. په دې معنا سره چې تا بدي نه ده کړې او په تا بار شي، یا دې نیکي کړې هغه د نه پټه شي، داسې ظلم نه کوي. دویمه دا ده چې دلته تعبیر په صیغې د ظلام مبالغې سره کیږي. وجه دا ده چې الله په هر صفت کې کامل دی، الله هر صفت کې کامل دی. یو عالم دی، الله عالم نه دی، الله علیم دی. یو چې کوم دی سامع دی، اوریدونکی، الله سامع نه سمیع دی. الله قادر نه قدیر دی. اور صفت کې د الله کمال دی. نو که چېرې په الله کې صفت د ظلم وی، بیا به ظالم نه، بیا به ظلام و. خدا د الله صفت دی نه، نو ځکه په دې بنیاد ذکر کېږي لیس بظلام، د الله صفت به بیا څه ظلام به و. نو د حق ظلام نه پې کېږي چې لیس بظلام.
الذين قالوا هغه کسان چې دی وی ان الله عهد الینا بشک الله زمون سره وعده کړی الله نو امینه چې موږ به ایمان نه راوړي رسولین په یو پیغمبر حتی تر دې پورې اتینا چې موږ ته راوړي به قربان په قربانې سره تاکله النار چې هغه اوخري اور پیغمبر به ال منو چې د قرباني وکي او اسمان نه اور راشي هغه اوس وزيږي الله تینا دو جواب کوي قل ورته قد جاءكم تاخي سرغلی تاسو ته رسول انبیاء من قبل زمانه پخوا بالبينات پخکاره او خبر او بالذي په هغه قلتم چې تاسو وې فلما قتلتم تاسو هغه ولی قتلول اوله پاره کې دغه شانتي دوه جواب دلته کس تاسو وې دا ایمان تاسو ته انبیاء راغلیو نبی تاسو ولی قتلول ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتونی فإن كذبوك پس کدی تکذیب کوي ستا فقد كذب فإن كذبوك دا شرط دی فقد كذب دا جزا مرتب نه ده فجزائیه په دې نه ده وجه دا ده چې فإن كذبوا دا کلام شرطي دی ان سره کلام مستقبل ته واخوته او كذب خدا د ماضی صيغه ده نو ماضی صيغه څنګه جزا شي د مستقبل د پاره نه دی وجنا جزا محذوف ده او دا كذب دا دلیل د جزا ده فإن كذبوك پس کدی تکذیب کوي ستانو فصبر جزا ده دې ستا خبر نه ونی ته صبر کوه ولی صبر کوه دلیل دا دی اذ قد کذب زکه چې تکذیب شوی رسول من قبل کد انبیاء ستانه مخکې انبیاء دغه تکذیب شو هغه صبر کو جاءوا بالبينات هغه رات کړي په ښکارا او دلایل او زبور په کتابونو ول کتاب المنیر په کتابونو روخانو کل نفس ذائقه الموت ار نفس سکون کې د مرګ دی اشکال دا پیدا کیږي چې د نفس اطلاق په الله باندې کیږي او دلته خو ذکر شول چې کل نفس ذائقه الموت نګي بیا به الله د پرم دسی وایو او دلته خو نشي ویلې دلیل تینا جوړې نو ویلې شي داسي چې الله نفس الله پاک چې کوم دې نفس دې ويحذركم الله نفسه پته لګي الله باندې اطلاق د نفس شوی دی نو چې يحذركم الله نفسه الله باندې اطلاق د نفس وشو الله نفس صغرا کا وكل نفس ذائقه الموت نو فالله ذائقه الموت بشینو لہذا او دا خو غیر مسلمه ده نه جواب ته نه داده چې دلته د نفس نه نفس مطلق مراد نه ده دلته د نفس نه نفس مخلوقه مراد ده نو کل نفس هر یو نفس کل نفس مخلوقه ذائقه الموت او الله نفس مخلوقه نه ده نو دا دلیل په اعتبار چې جواب کې نو سمانه دا په معنا د کبرا باندې جواب دی صغرا مسلمه ده چې الله نفس دا صغرا مسلمه ده وجه دا چې قران ویلی دی کبرا دی غیر مسلمه ده کبرا به ال چې کم دی دلیل جوړیدان چې حدیثت مکرر شوی وي آل ته نفس جدا دی او دلته نفس مقید دی کل نفس مخلوقه نفس مخلوقه چې کوم ذائقه الموت دویم ویل شي کل نفس هر کلیه داغي سنس استثناءات وی د دې کلیه هم عقلی لحاظ باندې الله مستثنا ده الله د دینه مستثنا دی عقلی لحاظ باندې کل نفس ذائقه الموت انما توفون بشک تاسو له پورا درکولی شي اجورکم تاسو ثوابونه یوم القیامه پورز د قیامت فمن زحزح هغه سوچ بچ کړي شو عن النار د اور نه و ادخل الجنه داخل کړي شو جنت فقد فاز تاخیر سره د کامیاب دی ومل حیات الدنیا نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مګدا سکه د دوکې دا یو سړی د غټ سیز نمونه اوسه کی او هغه نور خروارم اک شانتی وي نو بیا دا سکه ټیک دا او کنه تعالی یو سیز سړی درکي دا چې زمونږ د ګبینو ذایقه د اوسکه نه چې ته اوسکه ګبین یو شانتي او بیا تعالی په پیټه کې بل شانتي ګبینې خېدي نو دا سکه د دوکې وه نو الله فرمایي د دنیا دا سکه چې تکیه ګوره دا دوکه ده تا ته خو بخکاري چې ګیري دا به ارس د قصې د موضوع دا د موضوع نه دي لتبلون خامخه بس تاسو امتحان اغستلی شي فی اموالکم ستاسو مالونو کې وانفسکم ستاسو په نفسونو کې ولا تسمعن خامخه به تاسو اورئ من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی د هغوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې ومن الذین اشرکو د هغه کسانو نه چې مشرکان دي آذن کثیره ردې بدې ډېرې وان تصبروا که تاسو صبر وکړو وتتقوا تقوا مو وکړه فان ذلک بشک دا من عزم الامور دا د لویو کارونو نه دي واذ اخذ الله هغه وخت چې واغسته الله میثاق الذین اوتوا الکتاب دوی وی چې وړاندې د وعدې خبره کوله چې موږ سره خدا وعده و الله نؤمن لرسولین موږ به یو پیغمبر نه منو تر دې پورې چې موږ ته قرباني راوړي الله فرمایي اصل وعده دا ده خطا شو دا وعدې پرېښي دي
اوتو الکتاب لتبیننه للناس خامخا به تاسو دې بیان کوئ انسانانو ته ولا تکتمونه تاسو به دا نه پټوئ فنبذوه دوی دا وعده وغورځوله وراء ظهورهم وروسته د شاګانو نه واشتروا به په دې واغستې ثمنا قلیله پیسې د دنیا لګي فبئس ما یشترون بد د هغه چې دوی پې پیسې الي لا تحسبن الذین ګمان مه کوه په هغه کسانو یفرحونه چې دوی خوشحالي کوي بما آتو هغه چې دوی ورته راتله کوي کم چې د دوی کردار دی او په هغې خوشحالي کوي ویحبون او دوی خوښوي ان یحمدو چې دوی د صفت وکړی شي بما لم یفعلو هغه چې دوی نه دی کړی دا د خپل ځان صفتونه خوښوي او پکې هغه نیکي پکې نشته نو ته پې ګمان مه کوه فلا تحسبنهم ته ګمان مه کوه په دی بمفازة مفازه چې کوم دی دا د ظرف صیغه هم ویلی شي او مصدري صیغه هم ویلی شي که دا د ظرف صیغه شي نو ظرف مکان دی ته ګمان مه کوه په دی باندې بمفازة په ځای د کامیابۍ چې ګینې دوی به زیاده کامیابي ته ورسیږي نه چې دا نشته او ما مفازه مصدر ته هم وي نو فلا تحسبنهم ته ګمان مه کوه په دی باندې بمفازة په کامیابۍ سره من العذاب د عذاب نه ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی ولله ملک السماوات والارض الله دپاره حکومت د اسمانونو د ځمکو دی والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي قدرت والا دی ان فی خلق السماوات والارض بشک پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې واختلاف اللیل والنهار اختلاف د شپو د ورځو کې لآیات په دې کې نشانات دي لاولی الالباب دپاره د خاوندانو د عقل دویمه پاره کې د آیت هلته وضاحت کړی الذین دا هغه کسان دي یذکرون الله چې دوی یادوي الله پاک قیاما په ولاړه وقعودا په ناسته وعلى جنوبهم په خپلو اړخونو باندې دلته انتقال دی د قیام نه قعود ته مخکې وایي آته روان دی هلته آیت کې الټه دي هلته ملاسته ولاړه بیا د ناستې نه د ملاستې نه ناسته ده د ناستې نه بیا ولاړه ده نو هلته د دې بل طرف نه دي او دلته د دې خوا نه قیاما وقعودا د ولاړ نه فرق پکې دا دی چې دا الله پاک د اولو الالباب صفت ذکر کوي عقلمن خلق نو عقلمن خلق دا دي چې دوی د الله عبادت کوي په ولاړه باندې کلک ولاړ دی بیمار شو بوډا شو نشي ودرېدلی وایي کېنه خو بیا هم عقلمن دی الله یادوي په ناسته کار نه کېږي علی جنوبهم سمله نو ځکه دا نمبروار ضعف ته روان دی خو د الله یاد ورسره دی او هلته چې کوم صفت ذکر کېږي هغه د ناشکره انسان چې کوم دی هغه بې عقله انسان دی دی خو الله ير کړی دی تکلیف ورته ورسېد نو بیا جاړي په دې کارو نه شو د ملاستې نه ورته کېناستو په دې کارو نه شو نو بیا ورته ولاړ دی او دلته دا د عقلمن صفتونه دي ویتفکرون دی فکر کوي فی خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې ربنا اقرار کوي په دې چې ای زمونږ ربه ما خلقت هذا باطل تا دا نه دي پیدا کړي باطل سبحانک پاکي د ستا دپاره فقنا عذاب النار وساتې موږ عذاب د اور نه ربنا ای ربه زمونږ انک بېشکه ته من تدخل النار هغه څوک چې ته داخل کې جهنم ته فقد اخزیته تاخي سر تا دی رسوا کو وما للظالمین نه به د ظالمانو دپاره من انصار څوک امدادي ربنا اے رب زمونږ اننا سمعنا بشک مونږ واورېد منادیا اعلان کوونکې دا اعلان کوونکې څوک دی پیغمبر هم ویلی شي چې پیغمبر اعلان کوي ینادي للایمان منادي قرآن هم ویلی شي مونږ واورېد اعلان منادي د اعلان کوونکي نه چې هغه قرآن د اعلان کوي دارنګې منادي داعي هر داعي چې د الله د دین دعوت ورکوي نو سمعنا مونږ واورېد منادیا د داعي ینادي چې هغه دعوت ورکوي للایمان همدارنګې ویلی شي منادي عقل سلیم انسان بالغ شي عقل روغ دی د عقل تعالی دعوت درکوي ایمان طرف ته ان آمنو تاسو ایمان راوړئ بربکم په خپل رب فآمنا پس موږ ایمان راوړو ربنا ای زمونږ رب فاغفر لنا موږ ته بخښنه وکړه ذنوبنا زمونږ کبایر وکفر عنا معاف کړه موږ ته سیئاتنا زمونږ صغایر وتوفنا مع الابرار موږ وفات کړه سره د نیکانو نه ربنا ای رب زمونږ وآتنا راکړه موږ ته ما وعدتنا هغه چې تا زمونږ سره وعده کړې وه علی رسولک تا زمونږ سره وعده کړې وه علی رسولک معنا علی السنت رسولک انبیاو په ژبه دې زمونږ سره وعده کړې وه یا علی رسولک تا زمونږ سره وعده کړې وه علی تصدیق رسولک موږ ستا پیغمبران منلي دي او په دې منلو تا زمونږ سره وعده کړې ده ولا تخزنا ته موږ مه رسوا کې یوم القیامه په ورځ د قیامت انک بېشکه ته لا تخلف الميعاد ته مخالفت نه کوې د خپلې وعدې فاستجاب لهم پس قبول کو دوی دپاره ربهم رب د دوی دی ورته وي انی لا اضیعو بېشکه زه نه ضایع کوم نه بربادو ما عمل عاملین عمل د عمل کوونکي منکم ستاسو نه من ذکرین دی نارینۍ او انثی او که زنانۍ د هغه اعمال برباد نه دي
بعضکم بعض استاسو دی من بعد بعض نورون دی فالذین هاجروا هغه کسان چې هغوی هجرت کوي و اخرجوا ویستې شوي دي من دیارهم د خپلو کورونو نه و اوذوا هغې ته تکلیف رسولی شوی دی فی سبیل زما په لار کې وقاتلو دی جهاد کړی وقتلو شهیدان شوي دي لأکفرن عنهم خامخا به زما کم دوی ته سیئاتهم د دوی ګناهونه ولادخلنهم خامخا به زه دوی داخل کم جنات جنتونو ته تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله دا بدله د الله د خوانه والله الله پاک عنده د الله په نسبت باندې حسن الثواب ښایسته د بدلې ځای دی لا یغرنک دوکه دینه کې تعالی را تقلب الذین اوړېدل د هغه کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په ښاریو کې دا کافران چې ښه غوړ زیړ ګرځي په دې مه دوکه کېږه متاع منا لهم متاع دوی د پاره سکه د قلیل لګه ثم مأواهم جهنم بیا زیاده هغوی جهنم دی او بئس المهاد او دا بده بستره ده لکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان چې هغوی تقوا کوي یریږي ربهم د خپل رب نه لهم جنات دوی د پاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله دا مېلمستیا ده د الله د خوا وما عند الله هغه چې د الله په نزد خیر للابرار دا غوره د پاره د نیکانو و ان من اهل الكتاب بشک بعض د اهل کتاب نه لمن خامخ هغه دي یؤمن بالله ایمان وروړي په الله باندې او ما انزل الیکم هغه چې نازلیږي تاسو ته او ما انزل الیهم هغه چې نازل شوي دي هغوی ته خاشعین لله دا یریږي د الله نه لا یشترون دی نه اخلي بآیات الله د الله په آیاتونو ثمنا قلیلا پیسې د دنیا لګي اولئک دا کسان لهم اجرهم دوی د پاره اجر دی عند ربهم په نزد د رب د دوی ان الله بشک الله پاک سریع الحساب جلد حساب والا دی جلد حساب والا دی ځکه دنیا کې سړی حساب کوي نو قلم کاغذ دا غواړي سوچ فکر غواړي الله دا یو سیز نه غواړي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو اصبروا صبر کوئ وصابروا او کلک شئ په دې صبر اصبروا خو امر دی صبر کوئ صابروا دا چې کوم دی باب مفاعله ده او په باب مفاعله کې فعل د جانبینو نه نو یو طرف ته تی چې تو صبر کې بل طرف ته بې صبري ده ستا او د هغې مقابله ده نو صابرو غالب شه په دې صبر کې ورابطو او کلک کوي سرحدات صبر خو ماده وي غټې درې طاعت باندې صبر کول د ګناه نه صبر کول په تکالیفو صبر کول او رباط یو رباط ظاهري دی یو رباط باطینی دی رباط ظاهري د اسلام حکومت سرحدات ساتل کم چې د اسلامی حکومت سرحدات دی الته پوجي ناست او د هغې ساتنه کوي دې ته رباط وایي ورابطو دا سرحدات مضبوط کوي بیا د دې ډېر فضایل راغلي دي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي رباط یوم فی سبیل الله رباط یوم یو ورځ سړی د اسلامی حکومت سرحد ساتي خیر من الدنیا وما علیها دا دنیا په دنیا کې چې څه دي د دې نه بهتر یو ورځ د مسلمانانو د سرحد ساتنه دا بهتر ده رباط یوم بیا دویم کې دا مو سره فرمایلی دي لصوت احدکم جنت کې یو چابک ځای یو چابک مقدار ځای ورته میلاویږي دغه یو چابک ځای دا بهتر دی د دنیا او د مافیها نه او دارنګې ورسره درېیمه ټوکړه داسې هم راغلې لغدوة او روحة فی سبیل الله یو سحر د الله په لار کې تیرول یو ماسپخیمه د الله په لار کې تیرول غدوه سحر نه تر نور اخوتلو پورې روحه چې نور ووړي تر نور پرېوتلو پورې د الله په لار کې دا د دنیا او مافیها نه غوره ده د الله په لار کې وړاندې دی چې د الله لار عامه ده څومره خلک چې د الله د دین سره وابسته دي دا د الله لارې دي لہذا د دې هر یو د پرده فضیلت دی نو رابطو دویم رباط باطینی دی انتظار د مونځ یو مونځ دی وکړو بیا د بل مونځ په انتظار باندې ناست دی د رباط باطینی وي نو رابطو د مونځ په انتظار باندې کینې دا رباط واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ بسم الله الرحمن الرحیم سورت النساء د مخکې صورت سره ربط دا دی چې نږدې د لفظي ربط ویلی شي معنوي لفظي ربط دا دی چې وړاندې صورت اختتام په تقوا باندې واتقوا الله او د دې صورت آغاز دی په تقوا باندې اتقوا ربکم دویم په اعتبار د مضامینو سره ویلی شي وړاندې صورت کې مضمون ذکر کېده د اغیارو سره دا د وفد دی د بنو عبد د نجرانیان راغلي دي
دارنګې د بدر غزا ده، د احد غزا ده، دا د اغیارو سره معاملات. او په دې صورت کې اندرون د خپل کور معاملات دي، خپل کور د مسلمانانو په منځ کې معاشره. گویا د هغه صورت تعلق د وزارت خارجه سره دی او د دې صورت تعلق د وزارت داخله سره دی. د مسلمانانو بهر په اصلاح کې پکار ده او اندرون هم اصلاح پکار ده. نو دې کې اندرونی اصلاحات دي. یا ایها الناس ای انسانانو اتقوا ربکم ویرګئ د خپل رب نه، الذي هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړي من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی، وخلق منها پیدا کړه د هغې نه زوجها د هغه بیبي حضرت حوا، وبث منهما خواره یې کړه د دې دوه نه رجالا کثیره سړي ډېر، ونساء او ښځې. دا نساء سره کثیر نه ذکر کېږي، اگر چې کثیر ورسره مراد دی، سړي هم ډېر دی او ښځې هم ډېرې دي، خو دنیا کې په نسبت د سړو باندې ښځې زیاتې وي. په نسبت د سړو باندې ښځې زیاتې دي ځکه چې کم ذات د دې خالق دی هغه ذات د یو سړي دپاره څلور ښځې جایز کړي دي. نو پته لګي داسې چې د یو سړي په مقابل کې الله دنیا کې څلور ښځې پیدا کوي، نو دا دوه درې څلور داسې ښځې پیدا کوي، نو ښځې زیاتې. نو دلته سره کثیر ځکه ذکر نشو چې اسم ښځې ډېرې دي، سړو سره ذکر کوي رجالا کثیرا. واتقوا الله الذي ویرګئ د هغه الله نه تساءلون به چې تاسو سوال کوئ. دا به دا مجرور دی، حقیقت کې چې کم دی دا منصوب دی تساءلون دپاره. هغه الله تساءلون چې تاسو سوال کوئ، تساءلونه د الله نه سوال کوئ. د الله نه سوال کوئ په دې معنا سره چې د چا نه څه څیز غواړي د الله په نوم خو راکه. نو چې هر کله د بل نه د الله په نوم څیز غواړي ته په خپله الله پیژنې، لہذا الله فرمایي چې زما په نوم د بل نه څیز غواړي خو دغه الله نه ویرېږه که نه. والارحام، دا والارحام په هغه الله ټکي باندې غتب دی، واتقوا الله الله باندې او د اتقوا لاندې دی. نو معنا دا شوله یو اتقوا الله د الله نه ویرېږئ، الذي تساءلون به چې د هغې په وجه تاسو د بل نه شی غواړئ. او دویم واتقوا الارحام د صله رحمې نه ویرېږئ، صله رحمې مه خرابوئ. واتقوا الارحام صله رحمې مه ماتوه، دې نه ویرېږه. مختصر حواله مې درکړې وه چې صورت نساء کې به د صله رحمې مسله راځي. صله رحمې دی چې کوم دی د هر یو څیز چې د بل سره څومره تعلق دی، د دې تعلق په بنیاد باندې الله وصل غواړي. کم تعلق چې څومره مضبوط دی هغسې مضبوط بیا ساتي، او مضبوط تعلق چې ته څومره خرابې دونه به مجرمي. د بندګانو د ټولو نه کلک تعلق دا د الله سره دی، د ټولو نه کلک تعلق د الله سره. هغه خالق دی او ته مخلوق یې. دا داسې ربط دی چې دا هیڅ کله کټ کېدل نه غواړي. نو چې هر کله دا کټ کېدل نه غواړي نو لومبی صله رحمي دا ده چې ته الله وپېژنې، د الله سره ستا تعلق وي. دا د غونډو نه کلکه چې کوم دی رشته ده، دا د خالق او د مخلوق رشته ده. نو چې هر کله دا کلکه رشته وه، کم انسان چې دا کټ کي د ټولو نه سخترین جرم دا دی. نه ځکه ورته موږ کافر وایو، ځکه ورته موږ مشرک وایو، ځکه ورته ابدي جهنمي وایو. په نورو رشتو کټ کېدلو ابدي جهنمي نه ګرځېږي، په دې رشته کټ کېدلو باندې ابدي جهنمي ګرځي، ځکه دا د غونډو نه کلکه رشته ده، دا د خالق او د مخلوق ده. بیا د دې پسې دویم نمبر د پلار او د بچو رشته ده. وجه دا ده چې زمون خالق هغه الله دی، او دویم نمبر زمونږ په پیدایش کې مور او پلار دخیل دي. دویم نمبر زمونږ په پیدایش کې مور او پلار دي. نو چې هر کله دویم نمبر رشته د مور او پلار سره ده، نو بیا دویم نمبر وصل د مور او پلار دی. چې کم انسان دا کټ کوي دا د هغه پسې دویم نمبر مجرم دی. بیا سخت وعیدات د مور او پلار په رشته باندې راغلي. مخکې څو خبرې کوو. دریم نمبر بیا دې پسې دقسې سټپ بای سټپ به ځي چې هر کله دویم نمبر د مور پلار رشته وه، نو د پلار په وساطت باندې ستا د پلار رور تره دی، د مور په وساطت باندې د مور رور ماما دی، د پلار په وساطت باندې د پلار خور ستا ترور ده، د مور په وساطت د مور خور دا ماسی شوله، د دوی اولاد دا تره بچي شول، دی خوا د ماما بچي شول، دا رورو به داسې دا رشتې خورېږي. دا ورپسې بیا په دویم نمبر سټپ بای سټپ داسې ځي. دې ټولو ته صله رحمي وایي. دا غونډ به پالې. د واتقوا الارحام رشته کټ کول د الله سره رشته کټ نه کې ګوره ابدي جهنمي خطرناکه ده.
رشته ګوره د مور او پلار سره رشته کټ نشي ورنه عاق بشي. د مور او پلار د عاق کېدلو انشاءالله حواله مې درکوله 15 پاره باندې خبره کوو. دارنګې نور نو دا دویم نمبر د مور او پلار رشته ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه تپوس کیږي د چا سره احسان وکم؟ پیغمبر علیه السلام ته د مور سره، بیا د مور سره، بیا د مور سره، څلورم نمبر بیا د چا سره احسان وکم؟ جی د پلار سره. د دې وجه نه احساناتو کې مور مقدمه وي، د پلار نه مور دا مقدمه ده په احسان کې. وجه دا ده چې پلار سړی دی، هغه د بچي احساناتو د دونه محتاج نه دی، او مور دا ښځه ده. نو بچی به احسان د پلار په نسبت باندې د مور سره ډیر کوي. نو به طوري مثال پلار تنخوا واغسته، غواړي چې کوم دی د پلار له 15,000 روپۍ ورکوم، نو مور له 20,000 ورکړه، په 4 چند احسان ورسره وکړه. غواړي چې د پلار له پکې 1000 ورکوم، مور له 4,000 ورکړه. غواړي چې د پلار له جوړه کوم، مور له 4 جوړې وکړه. اوس که مور په خپل طبیعت د ته بچی دونه مه کوه، هغه دغه خوښه ده، خو احسان دا دی چې دقسې به احسان زیات کړې د مور سره. یو تعظیم دی، نو تعظیم دا به د پلار مخکې دی. پلار خبره کوي د هغې مخکې به کړتې نه کوې، د پلار نه به مخکې نه ځي. تعظیم بیا د پلار مخکې دی. دومره قدر به د پلار زیات کې، د مور نه به د پلار قدر مخکې دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي د جنت دپاره ډېرې لارې دي که نه، دروازې دي. څوک به خیراتونه کوي په دې دروازه به ځي، څوک به حجونه کوي په دې دروازه به ځي، بل د ټولو نه نږدې دروازه چې ته پې جنت ته ځې دا د پلار دی. که پلار د خوشحاله و د جنت دروازه د تکولاو ده، که خفه و جاړه دروازه بنده ده. همدارنګې سخط الله پې سخط الوالد، که پلار غصه دی خفه دی الله خفه دی، که پلار خوشحاله دی الله خوشحاله دی. همدارنګې مور پلار چې انسان سبا کی، دا مور او پلار د جنت 2 دروازې دي. ستا خوښه ده کلاو ساتي، دواړه خوشحاله وه. خوښه ده دواړه بندې، دواړه خفه که. وی یو بندوم، یو کلاوم، یو خفه که، د جنت دروازه د باندې بنده شوه. لہذا د مور او پلار هر هغه خبره چې د شریعت موافق وي خلاف به نه کوي، او چې د شریعت خلاف وي هلته به د مور او پلار اطاعت نشتی. همداسې رشتې دار، تره بچي دي، ماما بچي دي، بل دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي الله چې دا مخلوقات پیدا کو، دا رشته پیدا کړه. نو چې رشته پیدا کړه دا واپس د الله پسې ونختله چې څنګه د الله د شان مناسب وي. نو الله ورته مه کوه، مخلوق د خالق پسې نه نښلي. رشتې ورته ووې الله پناه غواړم، او چې زه ګورم د پناه ځای دغه ته یې، نو دغه یو د پناه ځای ته یې، نو الله زه پناه غواړم، ما چاته مه ورکوه، ځکه چې دا خلک به زما خیال نه کوي. بس زه پناه غواړم، ځان سره مې وساته، مخلوق ته مې مه ورکوه. الله ورسره وعده وکړه زه تالیږم مخلوق ته، خو چې کم مخلوق زما بندګان رشتې ستا خیال ساتي، زه به د خپل رحم سره یو ځای کوم، او چې کم ستا خیال نه ساتي د خپل رحم نه به بیلوم. نو الله ورسره وعده وکړه، بیا دنیا ته دا رشته راولېږله. اوس دغه فیصله ده چې کم سړی د الله رحم غواړي د رشتې خیال کوه، او چې ته غواړې د الله رحمت په ځان بند کم رشته کټ کوه. بس دا الله ورسره وعده کړې ده. که ته غواړې چې د الله رحم یې جو رشتې به پالې، رشته ګران سیز دی. او چې غواړې چې د الله رحمت بندې، نو بس رشته کټ کا. همدارنګې دنیا کې چې الله نقد انعام ورکوي، بعضې اعمال داسې دي چې دنیا کې الله انعام هم ورکوي، او په نه کولو الله سزا ورکوي، څه آخرت ته ساتي. یو په دې کې د مور او پلار مسله ده، یو پکې د رشتې مسله ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي چې څوک غواړي ینسأ فی اثره، ستا د خپو قدمونه زیاتې په مخ د ځمکه، دا غواړي چې کوم دی یبسط فی رزقه، رزق دی پراخه شي. دا 2 څیزونه غواړي، الله پراخه رزق راکړي. ته غواړي چې زما په ژوند کې خیري، رشته پاله. رشته پاله چې کوم دی دا 2 انعامه به الله تعالی درکوي دنیا کې. رزق به الله دله پراخوي. نو چې ماما کاکا بل خور رور کور ته راځي، تندی مه راچوه. کم چې مثال
د خاون خور کور ته راشي نو ښځې بیا تندی راچلي دا پکې د بچو سره بیا راله دا بلا 3 ورځې پکې درئ دا خو چې 3 چرګان په دې خورو خو زمونږ تنخواه ختمه شوله د الله رحمت په ځان باندې ښه دا چې رال نو د هغې رشتې پال الله به ستا رزق پراخه کوي الله به ستا رزق پراخوي غواړې ستا په ژوند کې برکت یي رشته پاله د الله نقد انعامات ورکوي ان الله بشک الله کان دی علیکم په تاسو رقیبا نگهبان او ساتونکی وآتوا الیتام ورکوي یتیمانانو ته اموالهم د دې مالونه یتیم هغه کس ته وایي چې پلار یې مړ شي او دی بالغ نه وي دته یتیم وایي موږ په پښتو کې یتیم هغه چاته وایي چې مور یې مړه شي شریعت کې هغه ته یتیم نه وایي ښه یتیم هغه ته وایي چې پلار یې مړ شي وجه دا ده چې د بچي خصمانه ذمه د پلار په سر ده نو چې هر کله پلار مړ شو د بچي خصمانه ختمه شوله دا اوس یتیم شو د مور په مرګ یتیم نه د پلار په مرګ یتیم اگر چې موږ پښتو کې الټه خبرې کوو خجي نابالغه د پلار یې مړ شو دته یتیم وي هغې پورې یتیم دی چې دی بالغ شوی نه دی چې بالغ شو اوس یتیموالی ختم شو نو کم کس چې داسې وفات شو نابالغه بچی پاتې شو کاکاجي به وي نیکه به وي د هغه د مال به حفاظت کې دا به وله ساتي چې کله دی بالغ شو نو اوس یې وګوره چې دا وراره مې څنګه دی دا نوسی مې څنګه دی دا خوریی مې څنګه دی هوښیار دی که نه امتحان یې واخله لکه د پیسې والا ورشه کور ته به سبزي راوړې پلانکی سیز به راوړې ښه نو چې مازدیګر رالې لکه څه چل دی وکړو کاکاجي په دې مې غوښه راوړه په دې مې پلانکی راوړو دا ټیپر پکې لږ ښه ونمال په دې ګزاره کېږي دا ټیپر مې ورسره راواغستو او دا دونه پیسې دا پاتې شوي دي والا پته ولګېده چې بچی هوښیار دی او که نه تا وله پیسې ورکړې چې بیا تپوس دې وکړې هلکه پیسې یاره چې پته نه لګي خو چې کوم دی هغه بیا دونه غوښه پیسې مې هغه له ورکړې وو لکه غوښه کیلو په څه ما ته خو پته نشته چې په څو خو پیسې واخیستې نو نورې پیسې دې څه کړې څه ووایم نو پته لګي چې دا بوله دی په څه نه پوهېږي ښه چې بالغ شو هوښیار دی اوس الله خپل مال ورته وسپاره ساتلی شي خو که دی بالغ شو او دی په څه نه پوهېږي نو اوس متفقه ده چې مال به نه ورکې شریعت کې دی ته معتوه ورته وایي لیونی خو نه دی خو معتوه دی مه ورکوه مال څه وخته پورې مه ورکوه ګورو بیا 18 کاله وشو 20 کاله وشو مه ورکوه 15 کاله ته ورسېدو روغ دی لیونی نه دی خو هسې معتوه دی په څیز نه پوهېږي امام صاحب بیا فرمایي چې 15 کاله ته ورسېده اوس یې وله ورکه وجه دا ده چې دا انسان دی چې ته وله مال نه ورکې چې کوم دی دا خو تا ته ځناور جوړ کړی دی ورکه وله مال نور فقها وایي نه بیا ورکې وله چې څو پورې دی چې کوم دی صحیح عقل نه راغلی هغې پورې بیا به نه ورکې وله خو که نه دی هوښیار بالغ شو هوښیار دی اوس به ورته مال سپارې وآتوا الیتامه ولا تتبدلوا الخبیث تاسو قص مه کوئ مه بدلوئ خبیث لره بطیب په پاک مطلب دا دی چې ستا وراره دی د ورور او ستا مال شریکو اوس یې تقسیمې نو ته ولګېدې دا بیکاره سیز دا د زما د ورور حصه دغه وښه وراره دا ستا شوله نو خبیث دی هغه له ورکو او ښه سیز دی ځان له واغستو داسې مه کوه دویم مطلب دا دی چې د دې یتیم مال دی تا سره که هر څنګه دی خو د هغه دی او ستا مال که هر څنګه دی خو ستا خپل دی تا ته پاک دی نو ته ولګېرې چې کوم دی خپل هغه پاک مال دی هغه له ورکو او د هغه نه چې تا هر شی اخیستی هغه تا دپاره خبیث دی هغه خبیث دی واغستو نو الله فرمایي ته حرام سیز ولې هلې خبیث ولې هلې ولا تتبدلوا الخبیثه حرام سیز ماله بطیب پاک سره ستا خپل مال پاک و هغه دې ورته ورکو د هغه نه دی هغه حرام مال واغستو ولا تاکلوا تاسو مخري اموالهم د دوی مالونه الى اموالکم د خپلو مالونو سره انه بېشکه دا کان حوبا کبیره دا د ګناه لویه وان خفتم که تاسو یریږئ الله تقسطو چې تاسو به انصاف ونه کړئ فی الیتامه یتیمانانو کې دا به طریقه وه چې یو سړی مثال مړ شو ورېره پاتې شوله نو دا تره به حقدارو که دا ورېره دغه شانې ساتي بچی خرڅوي زوی ته په نکاح کوي دا د دوی ظلمونه د یتیمانانو سره الله پاک فرمایي داسې مه کوئ دغه ورېره دې وه یتیمه په خپل کور کې دې زی خیر دی خوښه د مهر ورکه د عامو زنانو چې حقوق دغه له ورکه وراره ته په نکاح کا او کنه ته ناخلی دله ازادي ورکه چې بل ځای کې ځان له رشته وکړي ته ځان له بل ځای کې ښځه وکړه نو ان خفتم که تاسو یریږئ دا مو خوښه نه یا مو له مال نه یې خوښه الله تقسطو فی الیتامه نو فانکحو تاسو نکاح وکړئ ما طاب لکم هغه چې ستاسو خوښي من النساء د ښځو سره ما په معنا د من سره دی من طاب چې کومه جینۍ دې خوښئ
مسنا دو دو و ثلاثه درې درې و رباع څلور څلور. دلته درې ترجمې کوي شي. یوه ترجمه د خوارجو ده، هغوی پکې تکرار هم وي او جمع هم وي. د مسنا دو دو نو څلور، و ثلاثه درې درې نو شپږ، شپږ او څلور لس، و رباع نو څلور څلور نو اته، جمع نو اتلس. د خوارج وي اتلس ښځې جایز دي. هغوی داسې وي. روافظ چې کوم دی هغوی جمع وی خو تکرار پکې نه وي، جمع وی. نو مسنا دوه، ثلاثه درې نو پنځه، رباع نو څلور نو نهه، نو نهه ښځې جایز دي. نهه ښځې جایز دي. هغوی پکې دا وی کم چې اهل سنت او کم چې جمهور مسلمانان دي دی فرمی صرف څلورو پورې ښځې جایز دي. بس صرف څلورو پورې، د دې نه بره ښځې دا منه دي. قرآن مقدسه ته چې راشو دلته الله عدد ذکر کړی دی، ته عدد مکرر ورته وایي. بې ذکر کړی دی په عطف سره. د دې عدد مکرر خپله فایده ده او د عطف خپله فایده ده. عدد مکرر ذکر شوی دی مسنا، دې ته عدد مکرره وایي. اسنان عدد غیر مکرر وي، اسنان نه وایي، مسنا وایي. وجه ولا دا ده کچری الله پاک عدد مکرر نه ویلی او عدد غیر مکرر ویلی وي او داسې ویلی وي چې تاسو نکاح کوئ اسنانې دوه، بیا به معنا دا وه چې دا غونډ مسلمانان دي صرف دوه ښځې په نکاح دي. دارنګې چې کوم دی وثلاثتن دا غونډ مسلمانان به په شریکه درې ښځې علي، و اربعتن دا غونډ مسلمانان دي په شریکه څلور ښځې علي. داسې کیدی شي چې دا عدد مکرر نه وی که نه، غیر مکرر عدد به دا معنا وه. داسې کیدی نه شي. اوس چې مکرر شو نو پیدا دا شوله. تاسو چې کوم دی په نکاح مسنا دوه دوه، نو هر مسلمان دوه دوه اخیستی شي. و ثلاثه هر مسلمان ځاله درې ښځې کوی شي. و رباع هر مسلمان ځاله څلور ښځې کوی شي. نو د تکرار او د عدم تکرار منځ کې دا پیدا شوله. دویم عدد ذکر شوی دی په واو سره، په او سره نه دی ذکر شوی. د ده پیدا دا ده که چېرې دا په او ذکر شوی وی بیا به دا و فنکحو مسنا، تاسو مسلمانان هر یو دوه دوه ښځې کوئ، او ثلاثه یا درې درې کوئ، او رباع یا څلور. بیا مطلب دا چې دا غونډ مسلمانان به صرف دوه دوه ښځې کوي. بس بیا به دې غونډو مشوره کوله چې هلکه ګوره دوه دوه ښځې کوي، چا بیا درې نه شي کولی. بیا به دا معنا وه. بیا به دوی مشوره کوله چې غونډ په شریکه به ګوره درې درې ښځې کوو ښه، چې او وې بیا به دا معنا وه چې دا غونډ به بیا صرف درې درې کوي، دا غونډ به بیا څلور څلور کوي. بیا به دا معنا وه. لیکن داسې خو مشکل دی. نو ځکه الله وو ذکر کړی، نو تا دپاره دواړه وسعته رال. هر مسلمان ته اختیار دی که دی دوه کوي او که دی درې کوي. هر مسلمان دپاره دا اختیار دی که دوه دوه کوي او که درې درې کوي. نو د دې وجو نه کلام ذکر شو په واو سره او عدد ذکر شو مکرر. څلورو پورې جایز شولې، د څلور نه بره دا ناروا دي، ځکه دلته عدد د اربعه راغلی دی بس. او د تکرار پیدا د واو پیدا هغه مې ته بیان کړه. لاړ شو حدیث ته. پیغمبر علیه السلام زمانه کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی اسلام ته راغلي دي او ښځې د څلورو نه زیاتې وې. پیغمبر علیه السلام په هغوی پریښي دي. نوفل ابن معاویه راغلی دی. نوفل ابن معاویه د ده 5 ښځې وې. نبی کریم علیه السلام یې څلور تې واله، یوه تې پرېږده وه. قیس ابن حارث راغلی دی. د ده 8 ښځې وې، ورته یې څلور تې واله وه او دا څلور پرېږده وه. غیلان ابن سلمی ثقفي راغلی دی. غیلان ابن سلمی ثقفي د ده 10 ښځې وې، وې څلور تې نه واله، شپږ پرېږده وه. نو چې پیغمبر علیه السلام په هغې باندې شته ښځې پرېښي دي، نو اسلام کې څنګه ضعیف شي؟ په هغې خې پرېښي دي. لہذا د څلورو نه زیاتې ښځې اسلام کې دا منع دي. بیا چې د چا ډېرې ښځې اسلام ته راشي نو څنګه به پرېږدي؟ جزیات د فقې بیا مختلف دي. وَإِنْ خِفْتُمْ پس که تاسو یریدلی الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ فواحدة منه فانکحوا واحده به یوه په نکاح والی. دې وخت کې مونږ دا په دې کمزورتیا کې وښه ان خفتم. اوس غونډ د یېرې والا یو که نه، یریږي چې کوم د الله تعدلو انصاف نشي کولی نو بیا په واحدتن. نو اوس عام تقریبا په دقه یو باندې عملي د یوه چې کوم دی وساتې هم غټه خبره یي که نه.
او که د دې وینم کمزوری شوې چې دام نشم ساتلی نو او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان ستاسو لاسونه د بل مسلمان وینځه د هغه سره صرف نکاح وکړه نو بس خرچې نه خلاص یې نو ښځې ساتل اسان سیز خو نه دی یو خو چې کوم دی صرف نوم دی چې ښځه مې کړې ده دویم د ښځې ساتنه ده ساتنه چې کوم دی د هغې حقوق دي دا هر سړی کتی شي مثال په خپل چم ګاونډ کې په خپل کلي کې په خپل رشته کې خپل قوم کې کتی شي ځینې انسانان داسې چې د پردی خور لور وکړي نو هغه ساتي او ځینې داسې چې بس صرف نکاح وشوله چې کوم دی نور خره د ګرځي به نو نه یې د کپړې فکر شته نه یې د پیزار فکر شته نه د خوراک فکر شته نه د خپل عزت نه خبرې نه دا خو تا پردی رشته وشرموله نو چې ساتي نو بیا د ښځې ساتنه اسان سیز نه دی دا ګران سیز وي چې کوم دی لازمن هغه سړی چې وادي نه کړی که نه هغه خپلې مزې کوي چې واده وکړو که نه بیا به دی نوې کپړې نه کوي ښه بیا به دی کوشش کوي چې د خپله ښځه سنبال کړي خو څه نه څه ګزاره کوي یوه جوړه کپړې هغې له کوي یوه جوړه ځان له کوي او چې کله بچي وشي بیا چرته پلار ځان له پیزار او کپړې نه کوي دا تاسو بوډا پلرونه ناست دي که نه بیا به دی چرته نه ځان دپاره پیزار خوښوي نه ځان دپاره کپړې بس چې الي دا بچی او دا ښځه دا بچی او دا ښځه یاره چې بس تاسو خوشحاله دا خوشحالي ده که نه نو د ښځې او بچو ساتنه د اسان سیز نه دی نو چې دا یې رسیل په واحده بس یوه وکړه نو یا وینځه وکړه ذلک ادنا دا قریبه د الله تعولو چې تاسو به ظلم نه کوئ وآتو النساء ورکوئ زنانو ته صدقاتهن د هغوی مهرونه نحلتا په خوښې مهر دی وله مقرر که ښه په خوښې ورته وسپاره دا ستا مهر دی دا نه چې ګینې مهر دی مقرر کړی دی ښه ډېر واده خو دی وشو اوس ماخوستن چې کوم دی دا د سپېمې را پریښي دی غوسو او لوړې دي د هغه د او ته یاره ما ته در بخلی دی سړی دا مهر په دې شکل مهر نه بخلی کېږي ښه یو ځل به خپل مهر راوړې ته به کېدې ها دا واله ستا مهر دی اوس هغه په خپله خوښه باندې انسان دی هوښیاره ده دا مې خاوند دی زما دپاره ګټه وټه کوي زه په دې مهر چرته ویسم دا هم ستا شو ستا او د هغه شریک کور دی ته به هم خپل همت کوي هغه به خپل همت کوي نو فإن طبن لکم که هغې په خوښې وبخه تاسو ته عن شیئن د څه شی منهو د مهر نه نفسا د خپل نفس نه وبخه په زور نه نو فکلو بیا خورئ هنیئا مریئا شاه عبدالقادر معنی کوي رجتا و فجتا هنیئا مریئا رجتا و فجتا آشا اشرف علی سے فرمایي چې کوم دی هنیئا خوشګوار مریئا ښه هضمېدونکې ښه خوشګوار او ښه هضمېدونکې هنی ویلی شي چې کوم هغه سیز ته چې هغه ښایسته سیز وي معنا چې ښځې ته که مهر وبخو نو دا ته خوړی شي هنیئا ښه دا خوشګوار یې خوره ښه دی مري انجام یې ښایسته دی ځکه هغه په خپله خوښه درکړی څه حرام خو نه دی ولا تؤتوا السفهاء تاسو مه ورکوئ بېوقوفو ته اموالکم خپل مالونه بچي ته نابالغه یتیم دی بچی دی هغه له دونه اختیارات مه ورکوه په دې ځای قرطبي ذکر کړي چې کوم دی په معنا کې ښځې ام دي ښه داسې مه کوه چې مثال په طور ته تنخواه والې غونډه تنخواه راوړې ښځې ته یې ورکې دا واله ښځه په څه پوهېږي د هغې خرچه د هغې ضرورت دا به بلکل کوي خو داسې مه کوه چې تا غونډه تنخواه هغې له ورکړه اوس ته روان یو 2 روپۍ خو راکړه چې کرایه خو دې وکړمه که نه همدا تاسو تجربه کې کتی شئ زموږ مسلمانان لاړ شي په سعودي کې په دوبۍ کې د هغې سټه وځي کمقل سړی هغه دی چې هلته پیسې ګټي او غونډې دلته رالیږي نو دلته ښځه غونډې اړوئ نو چې هغه 20 کاله بعد راغی چې څنګه سپیره ته 20 کاله مخکې وې تللی هغه شانې سپیره 20 کاله وروسته هم رالی نو څه پیدا وشوله دا عقل خو نه دی عقل دا دی چې خپله ښځه م ساته شرموه مه بچي م ساته د هغې ضرورت هم پوره کوه خو باقي خپل تاله الله عقل درکړی خپل غم ده ښادي دی ژوند دی هغې دپاره به لږ شانتې خپل فکر کې او دونه سوچ دا د زنانو نه نو ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي هغه جعل الله لكم چې ګرځولې الله ستاسو دپاره قیامه تصرف الله تعالی تصرف درکړی دی د یتیم مال هغه له مه ورکوه ټول مال بل ته مه سپاره خو چې نه سپارې شوم کېږه ورزقوهم فیها دوی له پکې رزق ورکوه الله وس درکړی دی ښه ګډان چرګان پې خوره وکسوهم کپړې ولکوه وقولو لهم ورته قولا معروفه وینا ښکلې وبتلو الیتامه امتحان اخلي د یتیمانانو حتی تر دې اذا بلغو النکاح چې دی ورسیږي نکاح ته یعنې بلوغ ته فإن آنستم منهم که تاسو وموند د هغې نه رشده پویه فدفعوا الیهم ورکوئ هغوی ته خپل مال اموالهم د هغې مالونه ولا تأکلوها تاسو مه خورئ اسرافا په زیاتي سره و بیدار او په جلتۍ سره
دغه مال زر زر اخري په جلتۍ اخري ان یکبرو د یرې د دې نه چې دی به لوی شي دی لوی شو خو مال غواړي د لویدل نه مخکې ترې نه وخوره ومن كان غنيا چې څوک یې مالداره فلیستعفف د ځان وساتي یتیم مال مخوره ومن كان فقیر هغه څوک چې وي غریب فلیاکل د اخري بالمعروف په ښې طریقې سره ښه طریقه دا ده چې د یتیم مال کې کاروبار کوه ته به ځان له خپل چې کوم د کاروبار خپله کرې خپله تنخواه او هغه ته به مال جمع کیږي نو دا ښه طریقه ده او دا نه چې ته هغه نخپې تو کړې خو چې هغه غټېږي ته به ترې غونډ خوړلی بیا نو پټی دی پټي خصمانه کوله که نه باغې دی د هغه خصمانه کوه ګاړی دی هغه له چلوه پیسې دي دکانې دی تجارت له پې کوه نو هغه له به هم ګټه راځي تا له به هم راځي فاذا دفعتم الیهم کله چې تاسو ورکوئ هغوی ته اموالهم د هغې مالونه فاشهدو علیهم تاسو په هغې ګواهان ونیسئ وکفا بالله حسیبا کافي د الله حساب کوونکی للرجال نصیب دپاره د سړو حصې دي مما ترک الوالدان هغه چې پریښي مور او پلار والاقربون خپلوانو دا د وراثت مسایل چې سړی مړ شي رشته داره کې سړو تم حصې دي وللنساء د ښځو دپاره نصیب حصې دي مما ترک الوالدان هغه چې پریښي مور او پلار والاقربون خپلوانو د ښځو هم پکې حصه ده دا نه چې پلار مړ شو د غونډ مال نه زوی چې کوم دی او زامنو هغه خپې تو کړې او خویندې لوریانې پکې د سره پیژني هم نه دا ستا هم پلار دی او د هغې هم پلار دی ښه نو لحاظه د هغه پکې خپله حصه ده مما قل منه هغه چې لږې پرېښی مال او کسور او که ډېر وي بابا مړ شو که نه او د بدنې چې کوم دی 15 جوړې کپړې پاتې شي دا هم د دې لور او د زوی شریکې دي ښه د هغه چې کوم دی 2 جوړې مخه دی پیزار پاتې شوی دی دې کې هم دا غوڼ شریک دي دا د پلار مال دی که د هغې کپړې دي او که د هغه پیزار دی او که د هغه هر څیز دی دا وراثت دی نصیبا مفروضه حصې دي مقررې هغه حصې مقررې تفصیل دا دی واذا حضر آیت مخکې را روان دی واذا حضر القسمته کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خپلوان والیتامه یتیمانان والمساکین او مسکینان د ملک صاحب مال تقسیمیږي غریبانان او مسکینان خبر شو هغه هم پکې رال خپلوان هم رال نو الله فرمایي فرزقوهم منه تاسو هغې ته رزق ورکوئ دې غریبانان له پکې هم د ورځې یو خوراک ورکوئ سعید ابن جبیر صاحب فرمایي دا ابتدا کې حکم خو بیا دا منسوخ دی وجه دا ده چې دا د پردی مال دی بې اجازه په چا نشي خوړلی عبدالله ابن عباس صاحب هغه ته منسوخ نه وی هغه فرمایي چې کوم دی کولی شي خو بیا طریقه دی مال تقسیمیږي چې دا خلک را جمع شوي دي د کلي غریبانان پکې عمرال بعضې رشتې دار پکې عمرال نو دا بالغ حضرات دوی دې پکې ځان له لږ د دې غریبانانو انتظام وکړي دوی دې پکې انتظام وکړي د زموږ په عمر کې به تورې مثال یو دیګ دې ولره وغواړي خو په دې کې به د غایب مال نه لګي دا خیرات دی د غایب مال به په خیرات کې نه لګي د نابالغه مال به په خیرات کې نه لګي خیرات کول جایز دي خو چې کم کس نابالغه دی دغه مال کې به خیراتونه نه کوي کم کس حاضر نه دی دغه مال کې خیرات نه کیږي مونږ خلک په دې نه پوهېږو چې کم سړی مړ شي یاره چې په دې اول ورځ خیرات مه کوه که نه خو په 3 ورځې پسې کوه په 15 ورځې کوه په 15 ورځ خو یې کیه خو دا خیرات ته رسي شي نه کړی دی دغه سړی چې مړ دی د هغه په کور کې نابالغه بچي دي د هغه مال به نه لګي چې کم بالغ بچی دی هغه به یې لګوي دارنګې خیرات کې که په اولی کې او که په 3 کې خو د هغه کس چې غایب دی د هغه مال به پکې نه لګي دا بابا چې مړ کېدو په خپل ژوند کې ځان له ولې خیراتونه نه کول چې اوس دی مړ شو اوس د هغه نه خبره کټ شوه دا مال ډایرکټ د هغه بچو ته نقل شو که بالغ دی او که نابالغه دی نو کم چې خیرات کوي دا به بالغ وي حاضر وي په خپله خوښه به خپل مال لګوي بیا ټیک ده وقولوا لهم وتوي قولا معروفا بنا اخولي ير د مال تقسیمیږي خو د ورثو د ته وارث خو نه پکې وليخشى الذين وديريږي هغه کسان لو ترکو کدی پریدي من خلفهم رسته د خپل ځان نه ذریه ضعافا اولاد کمزورې ستانه کمزوري بچی پاتې شنو ته په څنګه خپکیږي خافوا عليهم پاغه یریږي فليتقوا الله وديريږي د الله نه ول يقول ودي قولا سديدا بنا صحیح د بل په یتیم بچی باندې داسې خپاشا ان الذين بشکا کسان یاکلون چې دی خوري اموال الیتام مالونه د یتیمانو ظلم په ظلم سره انما یاکلون بشک دی اچي فی بطونهم په خپل خېټو کې نارا اور وسيصلون سعيرا زرد چې دی به داخل شي جهنم ته یوصيکم الله الله امر کی تاسو ته فی اولادکم په شان د بچو تاسو کې دا د وراثت مسائل دي چې په یو رکو کې دا تقریبا نیم علم دی لذکر د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین مثل د 2 جینکو دی پلار مړ دی چې کوم د بچو ته وراثت ملاویږي نو الګ د پاره د جینکو
دوه حصو به یو الګ ته ملاویږي د الګ دا حصه الله مشابه د جینکو سره وي حظ الانثیین دا اشاره ته یقون ته چې د بچی د څنګه حصه ملاویږي هم د قصې به لوریانو ته هم ملاویږي فإن كن نساء کوي دا ښځې فوق اثنتین زیاتې د دوو نه یو سړی مړ شو زامن یې نشته او صرف لوریانې پاتې شولې خو دوه دي د دوو نه زیاتې فلهن دوی دپاره ثلثا دوه حصې مال دی ما ترک هغه چې پرېښی دی پلار وإن كانت واحدة او که پلار یې مړ شو زامن نشته یوه لور ده نو فلها النصف د پلار په ټول مال کې نیمه حصه د یوې لور ده د درې صورته دي ته مړ شو چې کوم دی زامن لوریانې دي هغه مخکینی صورت دی منځ کې به تقسیم وکړي او کنه زامن وسره نشته صرف لوریانې دي نو که یوه لور ده نیم مالی کیږي او که ډېرې وي د دوه حصې مال به کیږي دا نور به ستا تربورانو ته ځي دا چې کوم دی فلها النصف ولابویه د مور او پلار دپاره لکل واحد منهما دپاره د هر واحد د مور او پلار السدس شپږمه حصه ده د زوی په مال کې د پلار شپږمه ده د مور شپږمه ده خو په کم وخت کې مما ترک هغه چې د زوی پرېښی ان کان له ولدون چې د هغې اولاد وي ته زوی دې مړ شو نو وسیلې شتې نو بیا پکې دغه ستا زوی مال کې مور او پلار دپاره شپږمه ده فإن لم یکن له ولدن که دا زوی دې مړ شو د هغې اولاد نه وورثه ابواه وراثت یې پاتې شو مور او پلار ته فلأمه ثلث بیا د مور دپاره درېیمه ده چې ته مړ شي او بچي دې نشته نو ستا په دې مال کې درېیمه حصه د مور شوله دوه حصې بیا د پلار دي فإن کان له اخوة او که چېرې ده دپاره خویندې رونه وي یو سړی مړ شو بچي نشته خویندې رونه شتې دوه خویندې دوه رونه یویشت صورتونه پکې دا میراث والا ذکر کوي نو په دې سره د مور حصه کې کمی راشي د مور نقل شي چې کم دی شپږمې ته خو اخو اخو رور خویندې رونه هغه حصه نشي اخیستلی ځکه پلار دی دا پنځه حصې به د پلاري نو که ده دپاره چې کم دی خویندې نو فلأمه سدس بیا د مور دپاره شپږمه ده او پنځه حصې به د پلاري او خویندې رونه هغې حصه نشي اخیستی ځکه پلار یې موجود دی من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه مخکې به وصیت نافظ کې یوصي بها چې د وصیت کړی په دې سره او دی نه مخکې د پوره کولو د قرض نه آباؤکم ستاسو پلرونه او ابناؤکم او ستاسو زامن لا تدرونه تاسو نه پوهېږئ ایهم کم یو په دې کې اقرب لکم نږدې دی تاسو دپاره نفعه په پیدې کې فریدة من الله دا فریضه د الله د خوا نه ده ان الله بېشک الله کان دی علیما حکیما پویه او حکمت والا کم انسان چې وفات شي د هغې دپاره نمبروار حقوق وي اول به موږ د ده په مال کې د هغه تکفین او تجهیز یعنی چې مړ شو د دې ځای نه واله په خاورو کې دفن کولو پورې چې په دې څومره خرچه راځي د هغه د مال نه بیا پوره کوو خو که مال وي البته سړی مړ شو مال یې نشته نو چې مال یې نشته دله به کفن هغه سړی ورکوي چې د په ژوند کې نفقه په چا لازم وه او که هغه رشتې دار یې نه و بیا به له کفن دفن بیت المال کوي که بیت المال نه بیا به کفن دفن انتظام د موجوده مسلمانان کوي او که د موجوده مسلمانانو سره پیسه هم نشتې بیا به وله د یو کپړې سوال کې یو څادر به وله پیدا کړي په هغه کې به ونغاړي او دفن به کړي چې مال یې نه پرېښی او که مال یې پرېښی نو اول به موږ د هغې پورې چې دی په خاورو کې پټوو څومره خرچه چې پرې راځي دا به کوو دویم نمبر به بیا د دې غونډ مال نه د قرضونه خلاصو دریم نمبر به بیا چې قرضونه هم خلاص شي بیا به د وصیتونه ګورو چې دی مړ کېده نو څه وصیتونه کړي بیا به هغه پوره کوو درېیمې حصې پورې د دې نه چې کوم مال پاتې شو نو اوس دا د ورثو مال دی دا مخکې هغه چې کوم مثال د خویندو رونو پلارو د بچو اوس دې آیت کې د ښځې او د خاون حصې دي ولکم ستاسو دپاره ای خاوندانو نصف مانیم د هغه د ترک ازواجکم چې پرېښي وي ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولدن که د هغوی اولاد نه ښځه مړه شوله د ښځې په دې مال کې د خاون نیمه حصه ده خو بشرطې چې د ښځې بچي نه عامه ده که د دې خاون نه که د بل خاون نه که یو دی او که ډېره حلالي دي که حرامي دي خو چې بچي نه نو بیا به خاوند دپاره درېیمه میلاویږي فإن کان لهن که و د دې ښځو دپاره ولدن اولادو د ښځې بچي او ښځه مړه شوله که د دې خاون نه دی او که د بل نه دي د فلکم الربع بیا ستاسو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکنا هغه چې دا ښځې پرېږدي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصین بها چې دی پې وصیت کړی او دی نه پس د پوره کولو د قرض نه اوس د ښځې حصه ولهن او د ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدئ ای سړو
خاون مړ شو د ښځې د هغې په مال کې څلورمه حصه ده خو شرط ان لم یکن لکم ولد که ستاسو اولاد نه و فان کان لکم ولد که ستاسو اولاد فلهن بیا د دې ښځو دپاره الثمن اتمه حصه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدئ من بعد وصیت پس د وصیت نه توصون بها چې تاسو په هغې وصیت کړی او دی نه پس د پوره کولو د قرض نه وان کان رجل که یو سړی یورثو چې د هغه وراثت وړی شو کلالتن چې دی کلاله وي او امراتون یا یوه ښځه وه کلاله وه کلاله دې ته یو سړی مړ شي زوی نوسې دای نشته پلار نیکه دی هم نشته که ښځه ده او که سړی دی ته کلاله وی وله اخ او اخت نو چې ښکته بچي دي نشته پلار نیکه دی هم نشته خویندې وروڼه شتې نو دا خویندې وروڼه په دوه قسمه وي یو قسم هغه دي چې هغه پلار مور دواړو کې شریک دي او دویم هغه دي چې هغه په پلار کې شریک دي کوم ته چې موږ میرني وروڼه خویندې وایو د دې مسله وروسته د صورت اخیره کې را روانه ده او دریم هغه خویندې وروڼه چې هغه صرف مور کې شریک دي او پلار کې نه دي مثال ستا پلار کونډه ښځه کړې وه د بل خاوند نه هغې سره بچي نو هغه ستا اخیاپي وروڼه دي دلته د هغې مسله ده نو ان که دغه د وله اخون وروري وي په دې باندې دلیل د ابی صاحب د سعد ابن ابي وقاص صاحب قرت دی هغه فرمی وله اخ من الام او اخت من الام دغه قرت داسې دی د فلکل واحد منهما د پاره د هر واحد به سدس شپږمه حصه وي فإن كانوا کدغه خویندې وروڼه چې دا مور کې تا سره شریکو اکثر من ذلک زیاتو د دینه فهم شرکا او به د شریکان فی الثلث په درېمه حصه کې درېمه حصه مال په دې باندې برابر تقسیمې بیا د دې مور په دې بچو کې د مذکر او د مؤنث کې هیڅ فرق نه من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصی بها چې په هغه وصیت کړی شوی او دین پس د پوره کولو د قرض نه غیر مضار په دې حال کې چې نه به ضرر رسونکي چاته وصیت من الله دا وصیت د الله د خوا نه والله علیم الله پوهه دی حلیم صبرناک دی تلک حدود الله دا حدونه د الله دی ومن یطیع الله ورسوله چې څوک اطاعت وکړي د الله او د پیغمبر یدخله دا به داخل کې جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وذلک الفوز العظیم دا د کامیابی لویه ومن یعص الله هغه څوک چې مخالفت وکړي د الله و رسوله د الله د پیغمبر ويتعد حدوده او د تجاوز وکړي د حدود د الله نه يدخله دی به داخل کې نار اورته کچری د تجاوز کړي او په دې باندې د کوپر ته رسیدلې دی د وراثت نه انکار کړي کافر دی نو بیا خالدن فیها دی به همیشه په دې اور کې او کنه داسې کړي چې د مور او د خور او د بلې حصه خو نه ورکړي یاره منه مې خو در کوم نه د بیا ګناهګار دی نو خالدن فیها دی به بیا ډېره زمانۍ په جهنم کې وله د لپاره عذاب مهین عذاب د سپکوونکې واللاتی او هغه زنانه یأتین الفاحشه چې هغه راته وکړي بحیایته من نسایکم د ښځو ستاسو نه وړاندې مسایلو د وراثت نو دا حقوقو د ښځو اوس ذکر کېږي حقوق په دې ښځو باندې گویا مخکې هغه حقوقو چې لهن اوس هغه حقوق دي چې علیهن په دوی باندې هم حقوق دي هغه دا چې زنانه یاتین الفاحشه دی راته وکړي بحیایته من نسایکم ستاسو د ښځو نه فاستشهدوا تاسو ګواهان ونیسئ علیهن په دې باندې اربعه منکم څلور ګواهان څلورو ګواهانو ګواهي وکړه چې دې زنانه نه بد عملي شوې ده نه فإن شهدوا پس که دوی ګواهي وکړه فامسکوهن تاسو دې بند کې فی البیوت په کورونو کې حتی تر دې یتوفاهن الموت چې وفات کې هغوی لره مرګ اوله کې د حکمونو لا داسې تقرر نه و نو الله وی په کورونو کې بند کې لا جیل کې به تر دې چې پکې مړه شي او یجعل الله لهن یو ګرځي الله دوی دپاره سبیلا لار بیا چې کله حدود مقرر شو صورت نور کې را روان دي نو پیغمبر علیه صلات وسلام او فرمیل خذو عني زمان احکام والی قد جعل الله لهن سبیلا الله ولا لار مقرر کړی ده نو بیا شریعت دا مقرر دی چې دا واده والا دپاره سنګسارول دی او د غیر واده هغې دپاره سلدوري دي واللذان یاتیانها مخکې د زنانو مسله وه عام حضرات فرمی دا د الکانو یو الک د بل الک سره ناجایز تعلقات جوړوي نو الله فرمی منکم ستاسو نه فآذوهما دوی له ضرر ورکوي نو جمهور فرمی دا چې کوم د که شافعي صاحب دی او که احمد صاحب دی او که مالک صاحب دی او که زمونږ صاحبین دي دوی غونډ فرمی دی له حد دی یو امام صاحب هغه له حد نه وي بیا هغوی په خپل حد کې اختلاف دی چې حد ورکو نو سول ورکو حد نو امام مالک رحمه الله هغه فرمی بد عمل الک چې د الکانو سره تعلقات ناجایز هغې دپاره صرف سنګسارول دي بس سنګسارې کا صرف قتل دی سرې کټ کا دې ته مه ګوره چې دا واده شوی دی که نه دی شوی چې ار څنګه دی خو بس سرې کټ کوه او دا یو قول د شافعي صاحب هم دی
دویم قول د شافعي صاحب نه او د احمد صاحب نه زموږ صاحبین هغوی فرمایي دا بد عمله سړی وګوره واده شوی دی که نه که واده شوی سنګسار کا او چې واده نه شوی دورې وله ورکه هغوی دا په شان د بد عملۍ د زنانو په شان دام کړي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي قرآن کې ذکر کېږي فآذوهما تکلیف وله ورکه خو تعین پکې نه دی راغلی نو چې هر کله تعین نه دی راغلی د قاضي خوښه ده نو یاره قاضي صاحب دا سړی په بد عملۍ ګرفتار شوی دی نو اوس د هغه خوښه ده ورکړې 100 دورې ټیک ده جیل ته یې واچوه ټیک ده یاره دا سړی خو په یو ځل نه په بار بار دی په غلط ګرفتارۍ کې چې کوم دی ورشه دا پاڼ پرې راوغورځوه بس پرې راوغورځوه دا ګټ پرې راوغورځوه د هغې لاندې بند یې که بس بند یې که امام صاحب دی ټول تعین پکې د ځان او قرآن تعین نه دی کړی تم مه کوه تعین بس قاضي له اختیار ورکړی په آزوهما چیف صاحب ستا څنګه خوښه ده چیف جسټس صاحب دې سړي ته وګوري که دا سړی هلکه یو ځل خطا شوی دی بیا داسې نه کوي نو یو څو غره بیا ووایي چې نه کوي بس خبره ختمه شوله که په جیل اصلاح کېږي جیل ته واچوه نه چې دا سړی خو مخکې په جرم کې راغلی او داسې معلومیږي چې دی سمیږي نه نو چې نه سمیږي یو غټ وګوره پرې راویچوه لاندې مړ کا خټ پرې راوغورځوه سر یې کټ کا امام صاحب دی هم انکار نه کوي خو هغه قرآن په ازو وایي نو چې ازو وایي د قاضي خوښه ده فإن تابا پس کدی توبه ویسته واصلح اصلاح د عمل وکړه فاعرضوا عنهما تاسو د هغې نه اعراض وکړئ ان الله بشک الله کان دی تواب الرحیم توبه قبلونکی مهربان انما توبه بشک قبول د توبې علی الله په الله باندې الله د چا توبه قبلی للذین هغه کسان دپاره یعملون السوء چې دی عمل کوي بد بجهالة نو ګینې یو سړي ته ګناه معلومه یو چې ګناه کوي نو دی خو جاهل نه دی بیا د هغه توبه نه قبلیږي ولې د جاهل هم قبلیږي د هر چا قبلیږي نو یو مطلب به جهالت دی قید ته اتفاقی قید وي دا قید احترازي نه دی یعملون السوء چې دی اعمال کوي بد او بیا توبه وباسي نو الله یې توبه قبلی دویم شاه صاحب معنا کوي دا جهالت په دوه قسمه دی یو جهالت دی په ګناه کې چې دا ګناه ده او که نه دویم جهالت دی په انجام کې دلته مراد د جهالت نه جهالت د انجام دی انسان چې ګناه کوي نو دی انجام نه ځان جاهل کې نه بیا ګناه کوي که دی په انجام سوچ وکړي دی چرته هم ګناه نه کوي که نه یو سړی ته په بوتل کې مار واچوه د مار په دې خوا کې ورسره د 500 روپو نوټ هم کېده وه راوال دا نوټ دی وایي ستا دماغ خراب دی لاس په دې مار باندې چیچم اوس هغه چې کوم د مار ته ګوري 500 روپو نوټ یې نه راخلي نی یاره ورسره ده که نه نو که ده ته پته وی چې دا نوټ رالمه زما د لاس هم کټ کېږي الله مې جهنم ته هم اچوي د بل په جیب کې به څنګه لاس ومنډي خو هغې نه ځان نه خبره کو نو ځکه د بل په جیب کې لاس ومنډه او د هغه نه پیسې پټې کړې دارنګې حرام مال سړی خوري دلته وله ښه الوا پخه که ښه چې کوم دی قیمتي سیز یو 2 څاڅکې پکې زار ورته واچوه لکه په دې کې مې 2 څاڅکې زار واچول زه وخوره زه اوس دې وخوري دغه 2 څاڅکې نه یریږي او دې خوا د کیلو الوا نه یریږي ښه او هغه 2 څاڅکې پراته دي د هغې نه اوس یریږي نه یې خوري نو چې څنګه د دې نه یریږي انجام باندې سوچ کوي چې مړ کېږم نو که دارنګې دی په دې حرامو په انجام سوچ کولی جهنم ته روانېنده به حرام خوړلی نو دی جاهل دی په انجام باندې نو ځکه ګناه کړې ده نو دا ټول چې څونه ګناهګار دي که دا غوڼ جاهلان دي په انجام باندې ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب نږدې معنا دا چې مخکې د مرګ نه فاولئک پس دا کسان یتوب الله علیهم رجوع د رحمت کې الله په دوی باندې وکان الله دی الله پاک علیما حکیما پوی او حکمت والا د دوی توبه قبلی ولیست التوبه او نه دی قبول د توبې للذین هغه کسان دپاره یعملون السیئات چې د اعمال کوي بد حتی تر دې اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو ته مرګ نو قال دی وی انی تبت الان بېشکه زه توبه وباسم اوس د مرګ په وخت کې دی توبه وباسي دا نه قبلیږي ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر هغې پورې توبه قبلیږي چې د هغه ساه مرې ته نه رسېدلي چې دی مړ کېږي ساه مرې ته راله اوس توبه نه قبلیږي د ده توبه هم نه قبلیږي او چې مړ شو د هغې نه بعد هم نه قبلیږي وللذین او نه د هغه کسانو توبه قبلیږي یموتونه چې دی مړه شي وهم کفار او دی کافر وي اولئک دا کسان اعتدنا لهم ما تیار کړی دوی دپاره عذابا علیم عذاب دردناک یا ایها الذین آمنو ای د ایمان ولو لا یحل لکم نه دي حلال تاسو دپاره ان تریثوا النساء چې تاسو په وراثت سره ویسئ ښځې کرها په زور ورېره دې پاتې شوله جبرن یې ته زوی ته په نکاح کې ورور دې مړ شو ورندار پاتې شوله نو دا د جهالت طریقه وه تقسیمات به کېدل دا ستا او دا ستا زنګ پښتو کې هم داسې طریقې دا د جهالت پاتې رواج دی ورور مړ شي غوا یې پاتې شوله ښځه یې پاتې شوله لور یې پاتې شوله ټوپک یې پاتې شو دا نورونه ورته کیني تقسیم کوو جي
ورور مړ شوی دی ښه دا ورندار ته په نکاح والا دا یو دا بل دا لور بیا زه د خپل زوی ته په نکاح والم هغه بل وایي زه دا ټوپک پکې ستا هغه بل وایي زه دا غوا پکې ستا بس ورور ختم د هغه زوی پاتې شو ماشوم یتیم ای به خپل کار به کوي کور یې ختم شو دا د جهالت طریقه دا د اسلام طریقه نه ده ورور دې مړ شو وراره دې پاتې دی دا یې مور ده دا ستا چې کوم دی د پښتو په اصطلاح کونډه ده خیال ولکوه احسان ورسره کوه دا څه څاروی خو نه دی چې تاسو تقسیمات وکړو لور یې والي او مور یې بله علي نو ان تریثوا النساء وراثت باندې ښځې داسې نه تقسیمیږي کرها په زور باندې که بالفرض دی مصلحت ګڼي چې دا ماشوم دی د خپل ګټې وټې دی نه دی خوا دا ورندار پاتې شوله کونډه ځوانه جینۍ دا به څه کوي نو یو لیور ته وایي تی په نکاح والا دا به تاسې چې د جینۍ خوښه ده لیور په نکاح اخلي بهتره ده نو بیا اخیستی شي ولا تعدلوهن تاسو دی مه بندوئ لتذهبو دپاره دی چې تاسو ترېنه واخلئ ببعد ما بعضې هغه اتیتموهن چې تاسو دی له ورکړي دي دا کونډه پاتې وه هغه ځي د پلار کره اوس به څنګه ځي تا له خو زما ورور دونه مهر درکړی دی تنګې راته وي دا د ورور دا مهر دې مواله خو ما پرېږدوه وي داسې مه کوه فإن کرهتمو الا ان یاتین مګر دا چې دوی راتلو کې بفاحشة مبینه په ګناه ښکاره وعاشرهن تاسو ژوند کوئ د دې ښځو سره بالمعروف په ښې طریقې سره زنانو کې خامخه عقل لحاظ کمزورتیا وي خاوند به د ډېر لوی صبر نه کار اخلي بیا به ښځه ساتي وعاشرهن بالمعروف او که خاوند هم دغسې بېوقوفه شي که نه لکه څنګه چې د ښځې عقل کمزوری دی او سړی هم دغه شانتې شي دا کور چرته هم نه پاتې کېږي نو تاسو دنیا کې ګورئ چې کوم دی دومره طلاقیان که نه دومره طلاقیان دا د دې نه جوړېږي مدرسو کې وګورئ چې څومره کیسونه راځي نو لس په سلو کې دا نور کیسونه او دا لس کم سل کیسونه دا د طلاقیان وي وجه دا ده چې ښځه خو په خبره پوهېږي نه بعضې خبره کوتاهي راشي او سړی هم ځان بېوقوفه کړي نو په غرب طلاق ورکړي بیخ پیمانئ لاس مروړي خو موقت یې تېره شوي نو د دې وجې نه ښځې خو عقل دونه کار نه کوي سړی به هغې سره صبر کوي سړی به ګزارم کوي دې دپاره به خپل کور به ساتي نو وعاشرهن بالمعروف ژوند به ورسره په ښه تېری او که نه ته نه تېره نو کور به دې بربادېږي فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ د دوی نه انسان دی څه خویونه بیا بد وي وایي خیر دی صبر کوه ښه خویونه به ښه نه وي په کور نه پوهېږي دا لوښي لرګي خراب کړه ستا په طبیعت نه چلیږي وایي خیر دی فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ څه خوی فعسا قریبه ده ان تکرهو شیئا چې تاسو بد ګڼئ څه څیز ویجعل الله وبګرځي الله فیه په دې کې خیرا کثیرا خیر ډېر الله به تعالی بل خیر درکړي یو نیک صالح سړی و که نه نو هغه چې کوم د ډېر بزرګو په هوا به چې کوم دی والوته خو ښځه داسې بد اخلاقه چې سم د اور لمبه وه نو چېرته مریدانو شاګردانه ورته وی چې مولي صاحب دونه بزرګ سړی په اواز باندې الوځي او دا چې کوم دی دا یوه ښځه نشي سمولی نو چې نه سمیږي خو پرېږدې ده که نه نو ورته وی تاسو ته پته شتې چې دا ماله کومه الله مرتبه را کړې دی ښځې په وجه را کړې ده ښه وجه دا ده چې دا ښځه بانتها بد اخلاقه ده اوس دوه لارې دي یوه لار دا ده چې مثال په طور زه به صبر کوم یا به پرېږدم نو چې پرېږدې دا ښځه به څه کوي که همداسې پاتې کېږي دا یوه زنانه د ګناه به ترې وشي جهنم ته به لاړه شي نو دا خو بد کار دی او که بالفرض بل ځای کې رشته کوي نو بل سړی به ترېنه تنګي نو د دې وجې نه چې بل هم تنګ نشي او دام ګناهګاره نشي نو زه د ځان سره ساتم الله زه به خیر د ناکام کوم خو چې دام ګناهګاره نشي جهنم ته لاړه نشي او بل مسلمان هم د تکلیف نه بچ نو الله په دې صبر ماله دا مرتبه را کړې ده چې الوزم ښه نو بهر کې کرهتمو چې تاسو کم سیز بد ګڼئ نو ګزاره به کوې ورسره دا شاه جهان باچا د ترور زوی دی که نه د قاضي ثناء الله صاحب چې کوم دی پیر او مرشد دی ډېر کرک پیر صاحب و کرک ډېر چې کوم دی مرزا مظهري جانان دومره کرک سړی و که نه چې دومره سیز به یې نه منو یو ځل بادشاه رالی شاه جهان دی سره شاګردان ناست دي نو شاه جهان پاسې د چې کوم دی او د منګي نه اوبه راواغستې نو چې اوبې وڅکلې واپس یې دا جام په دې منګي باندې کېښود خو پورې پې داسې کېنښو د لږ شانتې کوږ غوندې پې کېښو نو د خو شاګردانو ته خو د طبیعت معلوم و چې دی ډېر کرک سړی دی نو دا چې به کوم طرف ته کتل نو شاګردانو به هغه طرف ته کتل چې دی څه غواړي چې هغه شانتې برابر وچلیږو نو د یو ځل منګي ته وکتل خو مریدان پویه نه شول په دې باندې
بیا یې وکتل بیا هم پوه نه شو نو بس دی ټیک نه شو بادشاه ته وایي شاه جان ته چا بادشاه کړی مړه د هندوستان بادشاهي ته په څه پوهېږي ته په دې هم نه پوهېږې چې دا جام خلک د منګي په سره څنګه ږدي دا په جام څنګه کېښوده د دومره کرک سړی و چې دغه جام لږ کوږ دی نه هغه هم په طبیعت نه برداشت کېدو ښه دومره کرک و او یوه ښځه داسې وه که نه چې هغه د اور لمبه وه داسې ښځه وه نو چې سهار به شو نو یو شاګرد و نو هغه ته به ورشه کور کې تپوس وکړه چې څه له راوړم نو هغه شاګرد به ورغی هلته بار به ودرېده بی جي زه چې کوم دی صاحب را لېږلی ما څه ترکاري راوړم نو هغه به دننه شروع شوله ستاسو د استاز دی په څه پوهېږي دا چا مولا کړی دی دا چا پیر کړی دا غټ سر دا سنډا سر دا پلانې تاسو خوښه تشې راغلي کار مو ټک نشته دی هغه طالب ورته ولاړو دی به ښه چې کوم دی بکواس وکړو چې ستړې به شوله هغه غلی ولاړو چې ستړې به شوله نو بیا ښه جي څه راوړم ورشه ورته چې چرګ راوړه ابه راغی چرګ یا ورشه بلانکې شی راوړه بس هغه طالب مختو هغه دا معمولو یو ورځ دا طالب نشته نو بل مرید یې لېږلی دی بل مرید چې لاړ ور یې وټکو تپوس یې وکړي بي جي صاحب را لېږلی ما ماسپښین غرمې له څه راوړم هغه په اقه جوش کې بیا شروع شوله چې ښه یو څو کنځلې وکړې ښه دا خولې دې بنده که کنې اوس دپسې درځم ښه دغه دی نیغ واپس را وتښتېد راغی میرزا مظهري جانان دا دې په کور کې څه سپی ساتلی سړیه هغه ته خیر دی خیر دی بچیه مه خارېږه خیر بل څه شو وایي جي هغه خو نشته ښه یو خوا مخته و که نه هغه نشته ښځه ورشه زه به یې پسې ورشه ورته وایي چې څه غواړي هغه وله ولېږئ یعنې عاشروهن بس دا چې کوم دی الله جل جلاله مخلوقات په خپل حکمت پیدا کړي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د دې عقل کې قصور کمی وي نو ته به ځان نه قاصر عقل والا نه جوړې چې تم هغه شانتې شي خو ستا عقل هم قاصر دی نو ته به سره ګزاره کې الله به پکې ډېر خیر پیدا کړي الله به دله ثواب درکوي اجر به درکوي الله به بچي درکوي الله به صالحان بچي درکوي الله به د هغې په وجه تاله دنیا درکوي خو الله وایي څه خیر به تاله در کوم پکې ښه و ان اردتم که تاسو اراده کوله استبدال زوجین بدلول د یوې ښځې مکانه زوجین په ځای د بلې ښځې و آتیتم تاسو ورکړي وي احداهن یوې ته قنطارا ډېر مال کله داسې وي چې کوم دی یو سړی غواړي یاره دا بوډۍ شه وځوانه بله ښځه کوم الله وایي دا بوډۍ ساته بله کې کوه خو دا مه تنګوه دی وایي چې یاره بل هم شي نو اوس به دا دواړه څوک ساتي نو دا تنګی را تنګی چې دی وایي دا مهر دی واپس واله ما پرېږدوه نو دنه به هم دا پیسې والم څه به نورې کړم ځان له به ځوانه وکړم الله وایي دا بې غیرته کار مه کوه ښه بله کې وکړه خو دا مخکینی ولې تنګې چې د هغه نه پیسې الې واتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا د هغه نه څه شی ماله اتاخذونه آیا تاسو ترې نه اخلئ بهتانا په بهتان تړلو سره په کور کې چې کوم دی دا دې پیاله ماته کړه او دا دې ډوډۍ داسې وکړه او دا دې وسوله دې دپاره تنګې چې مله څه پیسې راکړي دا بهتانونه پرې تړي و اثما مبین او په ګناه ښکاره سره الله وی دا بې غیرته شانې کار مه کوه کیف تاخذونه څنګه ترې نه الې وقد افضا تاقي سره نږدې شوي دي بعضکم بعضې ستاسو الی بعض بعضې نورو ته دغه زنانه تا سره وخت تېر کړی تا سره ژوند تېر کړی هغه ټول ژوند تا هېر کو واخذنا منکم ما اغستې وه ستاسو نه میثاقا غلیظا وعده کلکه ملا پکې نه وناسو هغه ورته نه ویلي چې دا پلانې د پلانکي لور په دونه پیسو تا قبوله کړې وه قبوله دې دا تا خو ویلي چې او ما قبوله کړې وه اوس ترې نه هغه پیسې ولې غواړې ولا تنکحوا تاسو مه نکاح کوئ ما نکحه آباؤکم هغه چې نکاح کړي وي ستاسو پلرونو من النساء د زنانو سره اسلام نه وړاندې دا طریقه وه یو سړی بوډا شي نو ځان له بې ځوانه جینۍ وکړه د مخکینۍ ښځې نه به زلمي بچي چې دا بابا به مړ شو دا میرنۍ مور خو به پیغله وه هغه میرنۍ مور په نکاح باندې ده واغستله اسلام دا منع کړه چې د پلار په نکاح کې یوه ښځه راله دا منع د بچو باندې الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تېر شوي دي انه بېشکه دا کانه فاحشه دا بې حیایي ده وساء سبیلا او بده لار ده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه الہ العالمین چې څومره درس وشو الله موږ ته په عمل نصیب کړي الله زموږ ژوند زندگی په قرآن باندې ښایسته کړي په سنت د پیغمبر علیه السلام ښایسته کړي الہ العالمین دینداره زندگی مو نصیب کړي مشران کشران نارینه زنانه الله په دین استقامت نصیبه کړي الہ العالمین د قرآن علوم موږ ته محبوب کړي الله څومره مسلمانان نارینه زنانه درس ته راځي د قرآن سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي
الله موږ محتاج یو، حاجتمن یو، ضرورتونه مو دي. الله ستا په علم کې زموږ څونه ضرورتونه دي خپل احسان سره پوره کړي. الله موږ ته یاد دي که یاد نه دي، الله تا ته معلوم دي. په خپل احسان زموږ ضرورتونه پوره کړي. د مخلوق د احتیاج نه الله زموږ حفاظت وکړي. څومره مریضان وي الله شفا نصیبه کړي. الله مجلس کې وي، په کورونو کې وي، هسپتالونو کې، الله ټولو ته خپلې لاړې دارو کړي. الله آفات و بلیاتو نه مصایبو نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الہ العالمین په دې کلي باندې خپل خصوصي رحمتونه نازل کړي. قرآن سره طالبانو سره الله مینه کوي، ته ورسره مینه وکړي. امت مسلمه الله جوړې کې خیر واچولی کړي. الله د خیر او د برکت میاشت د الله امت مسلمه دپاره، د مسلمانانو د ملکونو دپاره الله د خیر ذریعه وګرځي. الہ العالمین تمام ملکونو د مسلمانانو الله حفاظت وکړي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. الله زموږ ستاسو ټولو د عقایدو د اعمالو ظاهري باطني الله حفاظت وکړي. الہ العالمین زموږ څومره نوجوانان بچیان دي الله کورونه آباد کړي. الله د چا کورونه آباد وي اولاد یې نه الله اولاد نصیبه وکړي. الله د چا اولاد نافرمانه د مور او پلار تابعدار کړي. الله ته زموږ نه رضا شي. خیر خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.